أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. دا سورة النبأ دے اسمان نچراغل دے 80 نمبر 80 نمبر نازل شوه دے رسل سورة معارجنا په ترتیب د سورتونو کې یو کم 80 نمبر دی. اول کې د لفظ راضی عن النبأ العظیم ذکر ورته سورۃ النبأ وای. مخکې سورۃ مرسلات کې د قیامت ورځ ته یوم الفصل ویلو، د جداوالي ورځ، د بیلتون ورځ. دې سورۃ کې الله د متقیانو د مکذبینو فصل د پاره او د هغې د جداوالي د پاره لس وجه الله ذکر کړلی. دعوه د صورت اثبات د قیامت او زجر منکرینو ته د قیامت نه چې څوک منکر دی او نه پې د شفاعت قهري. خلاصه د صورت شپږ خبرې دي: اثبات د قیامت او زواجر، بیا لس انعامات په طریقه دلیل باندې، بیا تخویب د آخرت په لسو طریقو سره، او بیا زیرې په لسو طریقو سره. دا څو خبرې پکې لس دي. بیا نفي د شفاعت قهري او تخویف. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کومنګا په مدد د نوم د الله داسې الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی. عما يتساءلون، د څه شي باره کې دا خلک تپوسونه کوي. عن النبأ العظیم، په باره د هغه لوی خبر کې. الذي هغه خبر هم فيه مختلفون چې دوی پای کې اختلاف کوي. کلا نو پکار دا اختلاف. سیعلمون زر دی چې دیو به پوه شي. ثم کلا بیا هیڅ چرې نو پکار دا اختلاف. سیعلمون زر دی چې دیو به پوه شي. الم نجعل الارض مهادا، آیا موږ نه ده ګرځولې ځمکه فرشه، والجبال اوتادا او غرونه میخونه، وخلقناکم ازواجا او پیدا کړي موږ تاسو جوړې وجعلنا نومکم سباتا او ګرځول دی موږ ستاسو خوب د آرام د پاره. وجعلنا اللیل لباسا او ګرځول د موږ شپه لباسا پرده. وجعلنا النهار معاشا او ګرځول د موږ ورځ معاشا وخت د ګټلو د رزق. معاشا وخت د ګټلو د رزق. وبنینا فوقکم او جوړ کړل موږ د پاسه ستاسو نه سبعا شدادا و مضبوط اسمانونه. وجعلنا سراجا ګرځول د موږ ډیوا وهاجا پړقیدونکي. وانزلنا من المعصرات راورو موږ من المعصرات د ډکې وریځنا ماء ثجاجا اوبه بهیدونکي. لنخرج به دیر پارا چراو باسو پدی سرا حبا دانی و نباتا او واخا. وجنات الفافا و باغنا گن. ان یوم الفصل کان میقاتا، یقینا رز د پیسلی د دی وخت مقرر دی. یوم ینفخ فی الصور، پکم ورځ چې پوکوالی شي په شپېلۍ کې پتاتون افواجا راځئ بتا سو ډلې. وفتحت السماء کولاو بشي اسمان پکانت ابوابا شی به دروازې. وسیرت الجبال او روان بکل شغرنا پکانت سرابا شی به پشان د شګې پړقېدونکي، پشان د شګې پړقېدونکي شګو ګل. ان جهنم کانت مرصادا، یقینا جهنم دا زید انتظار دی. للطاغین د سرکشانو د پاره مآبا زید ورتلو دی. لابسین فیها احقابا، وخت به تیری په دې کې ډېره زمانه چې د هغې انتها نشته. لا یذوقون فیها نه به څکي په دې کې بردن یخوالی ولا شرابا او نه څکلو څه شی الا حمیما مگر ګرمي اوبه وغساقا وینې زوی د جهنمیانو. جزاء وفاقا دا بدله د پورا یا بدله دا موافق د دې د عملونو سره. انهم کانوا لا یرجون حسابا، یقینا ودیو چې عقیده نه ساتله د حساب کتاب. وکذبوا بآیاتنا کذابا او دروغجنتیا یې کړې وه زموږ په آیاتونو باندې دروغجنتیا. وکل شیء احصیناه کتابا، هر یو شی راګر کړی دی موږ دې لره په لیکلو سره. وذوقوا نو وڅکئ فلن نزیدکم،
هیچ چرې به موږ زیات نه کړو تاسو لره الا عذابا مگر عذاب. ان للمتقین مفازا یقینا د متقیانو دپاره کامیابي ده حدائق باغچې دي واعنابا او انګور دي وکواعبا او زوانې حورې دي اترابا همزولي وکأسا دهاقا او کاسې ډکې د شرابو دهاقا چې پی در پی بدیو لور کولی شي وکأسا او کاسې ډکې د شرابو دهاقا چې پی در پی بدیو لور کولی شي لا يسمعون فيها دیو بناوری پدې کې لغون بے پیدې خبره ولا کذاب او نه دروغ جزاء من ربک دا بدلره طرف درفستانه عطوا حسابا ورکړه د پورا رب السماوات والارض رب د اسمانونو د ځمکو دی او ما بینهما هغه چې په مابین درې دواړو کې دی الرحمن ډېر رحم کوونکی دی لا یملکون منه خطابا دیو به طاقت نه لري د هغې سره د خبرو کولو یوم یقوم الروح په کوم ورځ چې وبدرېږي جبریل علیه الصلاة والسلام والملائکة او ملائک صفا په صفونو کې په قطار به ولاړي لا یتکلمون خبرې به نشي کولی الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه ورته کړي رحمان ذات وقال صوابا او وایي به دا صحیح خبره ذلک اليوم الحق دا ورځ په رښتیا ده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا د چا چې خوښه شي نو ودې نسي خپل رب ته زید واپس کېدو انا انذرناکم یقینا موږ یره درکو تاسو ته عذابا قریبا د عذاب نږدې یوم ینظر المرء په کوم ورځ چې وبګوري سړی ما قدمت یداو هغه عملونو ته چې مخکې لېږل دي د لاسونو ويقول الكافر او ويب كافر يا ليتني كنت ترابا هاي افسوس دي چې وې زخاوري بسم الله الرحمن الرحيم اول سورة نازعات دي اسمان نه چراغل دا سورة 81 نمبر دي یو اتیایم نازل شوه د سورة النبأنا په ترتیب د سورتونو کې 80 نمبر اول کې د لفظ راځي والنازعات دعوه د صورت اثبات د قیامت سره تخویف د دنیا نه دب کې مرکزی مسله ده مخکې صورت کې اثبات د قیامت او دلته الله اثبات د قیامت ذکر کړی خلاصې نه خبرې دي په دې صورت کې نه خبرې الله کوي یو شواهد د اثبات د قیامت د پاره بیا د قیامت نخي بیا زجر په انکار د قیامت بیا د موسی علی السلام واقعا بیا دلایل عقلیه بیا اثبات د قیامت او نوم د قیامت بیا اصحاب الجحیم او اصحاب النعیم داغی ذکر داغی صفتونه بیا زجر په انکار د قیامت بیا تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او د صورت په اخره کې تخویف والنازعات زماد قسمی په ملائکه باندې چې روح وستون کې دي کافرانو نه غرقن په سختۍ سره والنازعات زماد قسمی په ملائکه چې روح وستون کې دي د کافر نه غرقا په سختۍ سره والناشطات نشطا او زما د قسمی په ملائکو چې روح ویستونکي دي د مسلمان نه په نرمۍ سره والسابحات سبحا زما د قسمی په ملائکو چې ګرځېدونکي دي سبحان په ګرځېدلو سره د اسمان او د ځمکې په منځ کې والسابقات سبقا زما د قسمی په ملائکو چې مخکې کېدونکي دي حکم د الله ته په مخکې کېدو سره فالمدبرات امرا زما د قسمی په ملائکو چې تدبیر کوونکي دي امرن د الله د حکم یوم ترجف الراجفه په کوم ورځ چې وبخوځېږي د ځمکه په خوځېدو سره تتبعها الرادفه ورپسې بشي په دې پسې بل راتلونکي قلوب بل شپېلۍ وراتلونکي قلوب یومئذ واجفه زلونه با په دغه ورځ باندې واجبتون یریدونکي وي ابصارها خاشعه سترګې ردیو با کړه راوتی ذلیله وي یقولون دیو بوي ائنا لمردودون آیا من خامخا واپس کړل شو په الحافره په زوړ حالت کې زوړ حالت ته واپس شو اذا كنا عظاما نخرا آیا کله چې شو منګه اډو کې وراسته قالو دی وای تلک اذن کرۃ خاسره دغه په دغه وخت کې واپس دا د نقصان و انما هي زجرة واحده یقینا دا قیامت چغه د یکیوا فاذا هم بالساهره ناګان بدیو په خالی ډاګ باندې په مقدس مکه
حال اتاک حدیث موسی یقینا راغلی تا واقع د موسی علیہ السلام اذ ناداه ربو کل چواز کر طرف د بالوادی المقدس فغکند برکتی توا چ توینم دی اذهب الى فرعون زلال ش فرعون تا انه توغاد سرکشی کړلا وقل نور تو یا هل لك ایشتر استاد پر ای فرعون اعلان تزکا دا چې تزان پاکی واهدیک او هدایت وگیتا تا هدایت وکمتا تا الى ربک ربستا تا فتخشانو تدالله نو یریږي تدالله تطلع رخما پاراه الایت الکبرى نو وی خو دلته معجزې غټي غټي فکذبا درو جنتیا وکلا واسو نا پرمانی وکلا ثم ادبر بشاک لا یسعى او کوشش کاو د فساد پزمګه کی په حشرانو خلق راجم کړه پنادا आवाज وکا فقال نو وی انا ربكم الاعلى دستاسو رب يموچتا فاخذ الله نوني ودلر الله تعالی نکال الاخرته فعذاب د اخرت والاولى د دنیا ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى یقینا پدې کې خامخ عبرت دی راغ چا د پاره چې یریږي د الله نه انتم اشد دلائل عقلیه انتم اشد خلقا آیات سړي سخی په پیدایش کې هم السماء بناها یا اسمان چې جوړ کړی دی لر الله تعالی رفع سمکها اوچت کړی دی چت د اسمان په سوانو برابر کړی دی لرا واغطش لیلها او تیار کړی د دې شپه او اخرج زوحا رايستری د دې رانا والارض بعد ذلك او زمکه ورسره د اسمان نه دحاها غړولې د دې لرا اخرج منها ماء رايستری د دینه وبد د زمکی ومرعاها او واخذ د زمکی والجبال ارسا او غرونه مضبوط کړل دي لرا الله تعالی متاع لكم دا پیدر استاسو د پارا ول انعامکم او استاسو د سارو د پارا پیدا جاءت الطامه الكبرى کله چراشی غټ مصیبت یوم یتذکر الانسان پدغه ورځ کی یاد بکی انسان ما سعى هغه چې د کم کوشش کړي دي وبرزت الجحیم افکار بشي جهنم لمن یرا هغه چاته چې دی نه غیلرا فاما من طغى ارغه سوق جاغي سرکشي کړلا وا تر الحیات الدنیا او ورکړې دې ژوند دنیاوی پاین الجحیم هی المأوا یقینا جهنم دا زیو دو سیدو دده واما من خاف مقام ربي ارغه سوق چې ویری دو د پیشې د خپل ربنا ونهى النفس عن الهوى او خپل نفس منک د تابعداري د خواهشنا فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت زید وسیدو دده یسألونک تبوس کې ستانه پیغمبران الساعت ببارد قیامت کی ایان مرسا چې کله وی قائمېدل د قیامت بما انت من ذکراها پس شکی ته د یادولو د دینا الى ربک منتها ستارب ته انتها د علم د قیامت دا انما انت منذر من یخشى یقینا ته يرون کې هغه چاله را چې یریږي د الله نه کأنهم گویا چې دیو یوم یرونا کله چې ویني قیامت لرا لم یلبسو نو تبوی چې دیو وخت نه تیر کړه الا عشیه مگر یوم ذکر او ضحاها یا یو سحر بسم الله الرحمن الرحیم اول سورۃ عبس دی اسمان نه چراغله 24 نمبر سره رشتم نمبر نازل شوه د سورۃ النجم نا او په ترتیب د سوراتونو کې 81 نمبر یو اتیایم دی سورۃ عبس په شروع کې د لفظ راځي عبسا داوود سورۃ مرکزی مسله د سورۃ اثبات د قیامت مخ کی سورۃ کې تسلی و نبی علیہ السلام ته ترغیبات دی سورۃ کې مدغه ذکر کړي سورۃ خلاصه شپږ خبرې دي یو تیزی دا په تبلیغ باندې دویم صداقت د قران دی دریم زجر د مورزینو د قران لرا څلورم لس دلایل عقلیه پنځم اثبات د قیامت سره تخویب نو د قیامت نوم شپږم خبره زیر او تخویب هغه دوباره ذکر کړي عبس خفش نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتولوا مخواړه عبس خپل معنی در چې تندې تریو کا خدا د نبی علیہ السلام بارک بیا د بیا نو د سمانه کوي عبس خفش نبی علیہ السلام وتولوا مخواړه یا الله ویلی دینو عبس تندې تریو کا وتولوا مخواړه ان جاءه الاعمى دا چراغ د تړون صحابي
لون صحابي ورته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله د مکی دا غټ غټ کافران راغلیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سره مصروف په دعوت کې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چلون صحابي دی دا راغی د نبی علیہ السلام نه څه تپوس کاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نه خپه شو چې ګوره ته بل ګرست راغلی وې کنه دا غټ غټ کافران هغه ته ما دعوت ورکاو ته بل ګرست راغلی وې الله دغه طالب العلمانو دغه دین د طالبانو ډل الله وکړه او الله رب العالمین وی چې ګوره ته دغه خلق د کافر دی مړ شي دغه ایمان کراوړي او کناراوړي خدا خپل صحابه چې کوم دي نو دیو ته تمو زکیږي عبسا خفش نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتولوا مخواړه ان جاءه الاعمى دا چراغ د تړون صحابي و ما يدريكا او څه شي خبر درکړلې تا تعالی الله یزکا چې کې دې شدا کافر بزان پاکي او یذکروا یا ونسیت واخلی پتن فعل ذکر پیدا ور کې دل رستا نصیحت اما من استغنا ارغه سوق چې غزان به پروا کړي دې پانتله تسودا تاغه طرف ته اعلان کې تو اس کی فکر میں ہے داغه په فکر کې تو داغه په فکر کې وما علیک الله یزکا نشتره پتا باندې څه ضرر الله یزکا چې دا پاک نشي چې دا پاک نشي هیڅ ضرر نشتا واما من جاءک یسعى ارغه سوق چې راغله تا ته چې کوشش کوي او هو یخشا دې د الله نه یریږي فانت عنه تلها تداغنه غافل کیږي کلا مکو دا سکار کلا مکو دا سکار دا نو پکار انا تذکرہ یقیناً دا قرآن نصیحت والدین فمن شاء دا چاچ خوخشی ذکرہ نصیحت دی واخلی پی صحف مکرمہ پسیبو عزت مندو کی دی مرفوعات اچتی شوی متوحرات پاکی بیائی دی سپرہ پلا سنو دا لکن کو ملائکو کی بیائی دی سپرہ پلا سنو دا لکن کو ملائکو کی کرام انچی عزت مندی دی برارت نیکانی دی قتل الانسانو حلاک دیش انسان ما اکفرا چشی ناشکر کڑے دے دیلرا چشی کافر کڑے دے دلرا من ای شین خلقا دکم یوشنا پیدا کڑے دلرا اللہ من نطبتن دنطبینا خلقو پیدا کڑے دے دلرا فقدرو اندازہ کڑے دے دلرا ثم السبیل یسرا بیالار ورطا آسانا کڑے دا ثم ماتو بیا بمڑکی دلرا فاقبرو نو قبر تے بیواچی دا پا پدی دلالت کی جس سوک منشا نو جلتی پکار دا داغی پا دپن کی فاقبرا جلتی پکار دا دا صحابو قانون داو چه کلا بسار کی مڑیو شو غرمه بے قبر کیوا غرمی بوشو نو ماخام بداغی پا قبر کیو دشپی بوشو دشپی بے خخاو دیتا بے انتظار نکاو پلان کے رازیو پلان کے آکلی کی اعلانو بزین ازان ایسیو داغا جوڑ کی کنا تباوی چه بس دا طول زموری دا غستی دا دی وای پلان کی کلی کی باغات اعلان وکي والت اعلان وکي د سیمړی شوی دی د نبی اسلام دور کې چې چرته با نبی اسلام به نو خبر دا ونه سورج پس به نبی اسلام خبر شو دا سیم په کې شوی دی جنازه بول هغه استکړې و مړی کی دفن کی تادی پکار دا ځینې خلک رستو کې ډیر په رستو کول چیرې جنازه زیاته شستا خو نیت دار جنازه ته شي بل طرف ته پیغمبر د طریقې خلاف دی وکړه ثم ماتو بیا مرشی امل کی دلرا پاک برونو قبر تیواچئی ثم اذا شاء انشرا بیا کل چه خواه شد اللہ تعالی انشرا و نرا پورتب کی دلرا کلا دا سنو پکار لما یقضی ما امرا لما یقضی دلان دے پیسل کڑے ما امرا آغا چدت اللہ حکم کڑے دلاغ ندے کڑے فلینظر الانسان و دگر انسان الى طعامی اقبل قراکتا انا صببنا الماء صبا چمنگا راتو یود دی د پاره او پراتو یولو سرا ثم شققنا الارض شقا بیاشلو منگا زمکا پشلولو سرا فانبتنا فيها حبا راخی جو من پدے کی دانی وعنبا انگورا وقزبا ترکاریانی وزیتونا او خون زیتون ونخلا او کجوری وحدائق غلبا باغنا گنگن وفاکهتا او میوی وعبا گیاگانی متاعا لکم ولانعامکم دا پیدر استاسو دا پارا استاسو دا سارو دا پارا پیدا جاعت السواخا کلچ راشد چغو رزا یوم یفر المرء پا دا رزبان دی تختی بسڑے من اخی دخپل روڑنا و امی دخپل مورنا و ابی دخپل پلارنا و صاحبتی دخپل خزنا و بنی دخپل زامننا لکل امرئ منهم دار یو تند دیو دا پارا منهم لکل امرئ منهم
دا هر یو د پاره د دیونه یومئذ په دغه ورځ باندې شأن یو حالت به یغني چې دی به پروا کړی هر چا سره خپل غمی وجوه یومئذ مسفرة سمخونه په دغه ورځ باندې روښانه تر او تازه وي ضاحکة خندیدونکې وي مستبشرة خوشحاله وي اللهم اجعلنا منهم ووجوه یومئذ او سمخونه په دغه ورځ باندې علیها غبره پاغي باندې به دوړې پرتې اللهم لا تجعلنا منهم ترهقها قطره پټکړې به دې ولره توروالی اولئک هم الکفرة الفجرة دغه کسان هم دیو د کافرانو فاجرانو بسم الله الرحمن الرحیم دا بل صورت تکویر دی داود صورت ملاقات د انسان د خپل اعمالو سره وکړي او دا لفظ راولې د الشمس کویرت مخکې صورت کې اثبات د قیامتونو د صورت کې د هغې ترقی په ترقی سره د هغې ذکر کوي د قیامت احوال بیانوي د صورت خلاصه څلور خبرې دي 12 شواهد 12 قسمونه او شواهد بیا علامات د اثبات د قیامت دپاره او بیا چې کوم دی نو ګوره 12 شواهد او علامات د اثبات د قیامت دپاره شپږ به د قیامت د قائمېدو نه مخکې او شپږ به د قیامت د قائمېدو نه وروستو داسې او بیا دعوه د صورت بیا شواهد د صداقت د قرآن دپاره بیا زجر کافرانو له آخره کې بیا دا وایي چې هر شی د الله په رضا کېږي اذا آسمان نه چې راغلی اووم نمبر دی 7 وروستو د صورت لهب نه نازل شوی دی اذا الشمس کویرت کله چې بنور کویرت راون غختلی شي کور اصل کې ویل کېږي د پټکي د اول نه دی اوسي او داسې چې دلته چې سړی راوتاو کېږي چې بیا رسې بوځي نو دغه راومن غختلی شي داسې به راتاو شي واذا النجوم انکدرت او کله چې به ستوري راولویږي یا خړ به شي واذا الجبال سیرت او کله چې به غرونه روان کړلی شي واذا العشار او کله چې به د لسو میاشتو بلار به وخه عطلت اسې پرې ښودلی شي ځکه دا لنګېږي په دغه ټایم کې که نه نو دا به دغه شان پرې ښودلی شي څوک به یې اړوس خیال هم نه کوي ځکه سخته ده واذا الوحوش حشرت او کله چې به د ځنګل ځناور راجمع کړلی شي واذا البحار سجرت او کله چې به دریابونه بل کړلی شي ځکه ته به ټول دا به لاول اور به په دې باندې ولي لاول به په دې ته تیل میل ورشي ټک به شي د هغې نه او بیا به هغې اور بل شي واذا النفوس زوجت او کله چې به نفسونه جوړه شي دا نفسونه به د روحونه سره یو ځای شي بدن او روح چې میلاویږي نو په کوم ځای کې د قیامت په ورځ باندې قبر ته چې انسان ګوره کله چې انسان مړ شي که نه که د ده روح که دا سړی نیکي روح یې بره لاړ علین ته او دارنګې که چېرته ګناهګاري نو روح یې کته لاړ سجین ته روح موح هلته لاړ دا بدن یې بیا چې کوم دی مسلمانان ویسي په قبر کې دفن کې قبر کې دا پروت دی تعلق شته کنیکشن خو داسې پوره کنیکشن نشته دی چې دا روح پکې مکمل ورننوځي لږ کنیکشن شته دی چې کومه پیدا روح ته میلاویږي نو هغه پیدا جسم ته میلاویږي او کم عذاب چې روح ته میلاویږي کم عذاب کته لاندې نو هغه عذاب چې کوم دی نو دی بدن ته میلاویږي تعلق شته خو لیکن روح پکې دنده ننوتی نه دی د قیامت پر ورځ باندې بیا روح پکې ننوځي واذا الموءودة سئلت او کله چې به د ژوندۍ خښې کړی شوي باره کې تپوس وشي چې دا مولې خښه کړې وه بأي ذنب قتلت چې په کومه ګناه باندې وجلی شوې ده واذا الصحف نشرت او کله چې به صحیفې خورې کړلی شي واذا السماء کشطت او کله چې به اسمان نه پوستکې لرې کړلی شي کشطت پوستکې به ترې لرې کړلی شي واذا الجحیم سعرت او کله چې به جهنم سعرت بل کړلی شي واذا الجنة ازلفت او کله چې به جنت نږدې کړلی شي علمت نفس پته به ولګي هر یو انسان ته علمت پته به ولګي کل نفس هر یو انسان ته ما احضرت هغه عمل چې دی ورته حاضر شوی دی فلا اقسمو نه ده داسې لکه څنګه چې د خلکو ګمان دی اقسمو بالخنس زه قسم کومه په هغه ستوري باندې چې بیا واپس را ګرځېدونکی دی واپس راځي الجواری چې نیغ روان دی الکنسی او پټ شي واللیل او زما د قسمې په شپه باندې اذا عسعسا کله چې تیار شي کله چې د هغه تیاره ختم شي عسعسا د هغې تیاره ختم شي والصبح زما د قسمې په سهار باندې اذا تنفسا
کله چې رڼا وشي انه لقول رسول کریم چې یقینا دا وینا د رسول عزتمند ده ذی قوت چې طاقت والد عند ذی العرش پخوا د خاوند عرش کې مکین مرتبه والد مطاع خبر منل شوی د ثم امین او بیا امانتدار دی وما صاحبکم بمجنون او نه استاسو ملګری سلیوانه ولقد رآه او یقینا لیدلو دی جبریل علیہ السلام دی ولقد رآه یقینا لیدلو دی نبی اسلام جبریل لرا بالافق المبین په کنارو د اسمان ښکارو باندې وما هو علی الغیب بضنین او نه دا پیغمبر په وحی باندې په غیب باندې سبخیلا وما هو بقول شیطان الرجیم او نه دا شیطان دا قرآن و خبره د شیطان رټل شوی پاین تذهبون چرته زید الله د کتاب زجر پاین تذهبون چرته زید الله د کتاب نا ان هو الا ذکر للعالمین نری دا قرآن مگر نصیحت دے دا مخلوق دا پارا لمن شاء منکم دا چاچ خوغ استاسونا یستقیم چی بسملار روان شی نو قرآن دا دراشی وما تشاؤنا استاسو بخوخ نشکی دے الا ان یشاء اللہ مگر آسکی گی چی دا اللہ خوخشی رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابر صورت ان پیتوار دے اسمان نچراغل باس چی نمبر دوات یایم نازل شوی دی رستر صورت نازعات نا دا با مکہ کی نازل شوی دی صورت انفطار مکہ صورت کی دا قیامت اثبات وشا وس اللہ رب العالمین پا دا غرز بانی سو بچکول والم نشتا داود صورت دا مکہ صورت وضاحت دی او نبی دا شفاعت قاری دا بس دقا طول دا قیامت باز دی بدی کی پاول رکو کی اللہ رب العالمین لسوسول ذکر کی اثبات دا قیامت پا پناہ دا دنیا باندی اللہ رب العالمین دا بیانی اذا السماعون فتورت کلچ اسمان اذا السماعون فتورت کلچ با اسمان چه کم دنو وچوی ان فتورت دا با وچوی و اذا الكواکب انتصرت او کلچ بدا ستوری راول ویگی و اذا البحار فجرت او کلچ بدا دریابون ڈک للیشی گرم مخی صورت کی ویل چی اور بل شی دلتا ڈک بشی ذکر الاول بدا تیرون ڈک شی نو بیا پی اور ولگی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ او کله چې بد قبرونو وَإِذَا الْقُبُورُ او کله چې بد قبرونو والا بُعْثِرَتْ راپورته شي عَلِمَتْ نَفْسٌ فتبو لګي هر یو انسان تما قدمت هغه چې د مخکې کم عملونه لري واخرت او رستو دی پاتې شوی دي یا ایها الانسان اے انسانا ما غرک بربک الکریم سشی دوکا کرلی تالارا پربستا عزت من باندی الذی خلقکا اغزا چیتے پیدا کردی پسواکا نستا اندامون برابر کردی پا عدلکا نستا قدی برابر کردی نیر قد والے جوڑ کردی پسلورنی روان پی ای صورت پا کم یو صورت کی ماشا چخوخ ود اللہ رکبت نتی تیار کردی تی جوڑ کردی کلا حقر دا خبرا بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو دروجنتیا کوئی د قیامت و ان علیکم لحافظین یقینا پتاسو باندې خامخا حفاظت کوونکي ملائک دي کرامن عزتمند دي کاتبین لیکون کی دي یعلمون ما تفعلون دیو کوي هغه چې تاسو یې کوي یعلمون دیو کويږي ما تفعلون په سبانه چې تاسو یې کوي تڅکه کنه پار جب کوي ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خامخا په نعمتونو کې دي و ان الفجار لفی جحیم یقینا فاجران خامخا جهنم کې دي یصلونها یوم الدین داخلي بدی ته پورز د قیامت باندې وما هم عنها بغائبین او نبی دیو دری جهنم نا پټیدون کی وما ادراک ما یوم الدین او سشی خبر در کرلی تاتا چه صد ورز د قیامت ثم ما ادراک بیا سشی خبر در کرلی تاتا ما یوم الدین چه صد ورز د قیامت یوم لا تملک نفس پا دغ ورز باندی اختیار بندلر یو انسان دی نفس اندبر انسان دا پارا شیئن دسشی والامر یومئذ للہ اور پیسلاو پا دغ ورز باندی طول دا اللہ دا پارائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دابل صورت متوففین دے آسمان نجراغل 86 دے 86 نمبر شپگتی آیم نازل شوی دے رستو صورت عنکبوتنا صورت عنکبوتنا یوشتم سپارکم صورت دے پدے کہ اللہ رب العالمین شپک خبری اللہ تبارک و تعالی دے کے بیان آئی شپک خبری
اول نا پدې کې الله رب العالمین پشپغو خبرو باندې زجر چې کوم نور کوي شپغو خبرو باندې زجر او بیا ترغیب دی بیا اثبات د قیامت تا اثبات د قیامت الله کوي بیا ذلت د کافرانو دی بیا زیره د مؤمنانو ته بیا صفاتونه د قباحتونه د کافرانو دی بیا د کافرانو قباحتونه بیانوي ویل للمطففین هلاکت دې په دا ورځ باندې اور داور صورت ترغیب ایمان ته په الله تعالی باندې چې په الله ایمان راوړی ویل للمطففین هلاکت دې د پارا ویل هلاکت دې للمطففین د پارا د کمی کونکو څوک چې کمی کوي الذين كسان ذکتالو کله چې ناب اخلي د خلق علی الناس د خلقنا یستوفون نو پورا یخلی و اذا کالوهم او کله چې خلق تناب کوي او وزنوهم یا وزن کوي یخسرون نو کمی کوي د سيزونو یخسرون دا غینه کمی کوي چې د بل نه اخلي نو پورا یخلی او چې بل ور کوي نو بیا پای کې کمی کوي الا یظنوا آیا دیو ګمان نو آیا الا یظن اولئک آیا ګمان نه کوي دغه خلق انهم مبعوثون چې دیو برا پورته کولای شي او دی کې یوازې هغه خلق نه دي چې هغه په ناب تول کې کمی کوي بلکې څوک هم چې په دغه ناب تول کې نه بلکې چې څوک هم چاته کومه ډیوټي حواله ده کای کې نقصان کې نو هغه په دې کې داخل دی استاد دې تنخواه اخلي ډیوټي نه کوي نو الله ویل للمطففین دغه شان دکی یو شاګرد دی هغه چې کوم دی نو هغه شاګرد دی د استاد نه ډیوټي غواړي او په خپل مهنت نه کوي نو هغه په کې داخل دی دارنګ یو سړی د بل نه عزت غواړي او په خپل عزت نه کوي د بل نه ملګرتوب غواړي او په خپل ملګرتوب د بل نه کوي دارنګ امام دی تنخواه پورا اخلي ډیوټي نه کوي او مقتدیان دی هغه امام نه ډیوټي پورا غواړي تنخواه نه ور کوي پلار دې د زوی نه خپل حق غواړي او د هغه له حق نه ور کوي زوی دې د پلار نه حق غواړي او پلار ته حق نه ور کوي ښځه ده د خاوند نه حق غواړي او خاوند ته هغه حق نه ور کوي خاوند دې د ښځې نه حق غواړي او ښځې ته هغه حق نه ور کوي دارنګې نور ټول په دې کې بادشاه دې خپل حق غواړي او رعیت له حق نه ور کوي رعیت دې خپل حق غواړي او بادشاه له هغه حق نه ور کوي دا ټول په دې کې څومره خبرې دي کنه دا ټول په دې کې داخل دي د الله کتاب ډېر عجیب دی په دې کې یو لفظ کې دا ټول سره جمع شوي دي ویل للمطففین هلاکت دې لپاره د کمی کوونکو الذين کسان ذکتالوا علی الناس کسان چې نا په اخلي د خلقو نه یستوفون نو پورا یخلی و اذا کالوهم او کله چې ناب کې د خلقو ته او وزنوهم یا وزن کوي یخسرون نو کمی کوي الا یظن اولئک آیا ګمان نه کوي دا خلق انهم مبعوثون چې دیو برا پورته کولی شي لیوم عظیم په لوی ورځ کې یوم یقوم الناس په کوم ورځ یو بدرېږي خلق لرب العالمین رب د مخلوقاتو ته کلا حقره دا خبره ان کتاب الفجار یقینا کتاب د فاجرانو یعنی لیکل د فاجرانو لفی سجین خامخه په سجین کې دي دینه مراد داغي هغه روحونه دي وما ادراک ما سجین او څه خبر درکړلې چې تعالی را چې سجین مقام څه شي دی کتاب مرقوم دا کتاب د لیکل شوی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دې په دغه ورځ دروغجنتیا کوونکو د پاره الذين كسان يكذبون بيوم الدين چې دروغجنتیا کوي د ورځې د قیامت وما يكذب به او دروغجنتیا نه کوي په دې باندې الا كل معتد مگر هر زیاتې کوونکې اسیمن ګناهګار اذا تتلى عليه آیاتنا کله چې لوستل شي په دې باندې زموږ آیاتونه قال دی وای اساطیر الاولین دا قصې د پخوانو دي کلا بل کلا نردا سه لکه څنګه چې د خلکو ګمان دي بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ لګېدل لري دیو پزړونو باندې زنګ لګولې دي دیو پزړونو باندې ما کانوا یکسبون هغه بد عملونو چې دیو کولا کلا حقر دا خبره انهم عن ربهم یومئذ یقینا دیو بعد خپل ربنا په دغه ورځ د قیامت لمحجوبون خامخا په پردو کې کړل شي الله بنینی دا غټ نعمت دی جنت کې ثم انهم لسوال الجحیم یا یقینا دیو خامخا ننوزی با جہنم تا ثم یقال بیا بویلے هذا الذي دا غسری کنتم به تکذبون چتا سپدی درو جنتیا کولا کلا حقر دا خبرا ان کتاب الابرار لفی علیین یقینا کتاب دا
لیکل د نیکانو خامخا په علین مقام کې دي. وما ادراک ما علیون، تعالی څه شي خبر درکړلی چې علین مقام څه دی؟ کتاب مرقوم، دا کتاب دی لیکلی شوی. یشهده المقربون، حاضریږي دغې ته ملایکه، عزتمن ملایکه، نزدېکان ملایک. ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکان به خامخا په نعمتونو کې، علی الارائک په پالنګونو باندې بناسي، ینظرون یو بل ته به ګوري، تعرف فی وجوههم ته به معلومېدل یو په مخونو کې نظرة النعیم، تر و تازګي د نعمتونو. یسقون من رحیق، څکولی به شي په دیو باندې د خالصو شرابونه، مختومین چې په هغې به مهر لګېدلی، ختامه مسکن، آخرنې ګوټ د هغې به ختامه، آخرنې ګوټ د دغه شرابو مسکن، هغه سره به هغې سره مشک یو ځای شوي، مشک به ورسره یو ځای شوي، یعنې خوند به کې جدا خوند به یو ګوټ به جدا وي د خوند به پرېږدي. وفي ذلك او پدې کې فلیتنافس المتنافسون، مینه دیو کې مینه ساتونکي دي ته مینه وکړه. ومزاجه او یو ځای شوی به د دې سره من تسنیم، د تسنیم چینې نه، دا تسنیم سره الله وایي عینن دا یو چینه ده، یشرب بها المقربون، چسکي به د هغې نه هغه بندګان چې الله ته نږدې دي. ان الذین اجرموا، بیا زجر، ان الذین اجرموا یقینا هغه کسان چې مجرمان دي، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ودیو چې په مؤمنانو پورې به خندل چې مړه ځان چې کوم نه کړی. وإذا مروا بهم او کله چې تیرې د په دیو باندې یتغامزون، یو بل ته به اشارې کولې په سترګو باندې چې وګوره خیال دی. وإذا انقلبوا او کله چې به دیو واپس لاړه الی اهلهم، خپل اهل ته خپل کور ته، انقلبوا فاکهین، نو دیو به واپس کېده خوند اخیستونکي په حرامو سره. وإذا رأوهم او کله چې به ولیدل د کافرانو د مؤمنانو لره، وإذا رأوهم کله چې به ولیدل د کافرانو د مؤمنانو لا، قالوا دیو به ویل ان هؤلاء لضالون، یقینا خامخا دا خلق خطا کار دي، خطا کوونکي د مقصد دي، پتوی به پې لګولي، خطا کار دي، مړه دا اصل کې پوهېږي نه که نه، اوس دې ته ورته ګوره. وما ارسلوا علیهم او نو رالیږلی شوي دا مجرمان په دې مؤمنانو حافظین، حفاظت کوونکي، څوکیداران یا فتوه لګوونکي. فالیوم الذین آمنوا، نن ورځې هغه کسان چې مؤمنان دي، من الکفار یضحکون، کافرانو پورې به خاندي قیامت په ورځ، علی الارائک په پالنګونو باندې، ینظرون ګوري به، هل ثوب الکفارو، یقینا بدله ورکړلی شوه کافرانو ته، ما کانوا یفعلون، هغه چې دوی کوم کوله. بسم الله الرحمن الرحیم، دا سورت انشقاق دی، اسمان نه چې راغلی تر 83 نمبر 83 نمبر سورت دی. وروسته له سورت انفطار نه نازل شوی دی، په ترتیب د سورتونو کې 85 نمبر 15 اتیایم، مخکې کې ایمان او نیکو اعمالو طرف ته ترغیب و زجر د خلکو لا چې ایمان نه راوړي او نه نیک عمل کوي. دعوت د صورت اثبات د قیامت او ترغیب د نیکو اعمالو ته. ذکر د هغه احوالو دی چې هغه مخکې د قیامت نه دي. الله اذن سماء انشقت، احوال د قیامت واوره، دا ټول دي کې د قیامت بحثونه دي اخري صورتونو کې. اذا السماء انشقت، کله چې به اسمان وشلیږي، واذنت او غوږ بکی دي لربها، حکم د خپل رب ته، وحقت او لازم دي په د باندې غوږ ښودله، بل څه کولی هم نشي. واذا الارض او کله چې به دا ځمکه مدت راښکلی شي، رابخکلی شي، والقت ما فيها، راو بغرزي د ازمکه هغه چې دی په دې کې، وتخلت او خالی بشي، ټول مړي به ترې راوځي. واذنت لربها او غاړه به کېږي حکم د خپل رب ته، وحقت او لازم دی په دې ځمکه باندې غاړه یې ښودله. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الی ربک، ته مشقت کوونکې محنت کوونکې خپل رب ته، کدحن په مشقت کولو سره، په محنت کولو سره، په ملاقیه میلاو بشي د خپل محنت سره، ټول میلا خپل رحمت خپل هغه محنت سره میلاو شي په ورځ د قیامت. فاما من اوتیه کتابه، هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د ده بیمیني په ښی لاس کې، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، زر دی چې د سره به حساب وشي، حساب اسانه. عایشې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو د الله پیغمبره حساب یسیر څه شی دی؟
نبی علیہ السلام او فرمایل هي العرض دا صرف پیش کول دی بس په الله پیش الله بوځه او یاد سات عائشی ومن نوکشا فقد هلکا د چانه چې نقطه چینی شروع شو دا دی ولی کړلی دا ولی د څه چلن هغه انسان لړ غرق شو او دې مثال علما دې پیش کی کنه په خوانه سکول کې موږ تخته چې لیکل وسو هغه ډېر خبر بدل شي په تخته چې لیکل کېږي نو پای کې با د سیوا چې کوم استاد با هغه به سلره نه ولتا سو خې ټول چې د څه چل بو شو بس ویل ځای اس چې کوم نن هغه با چا بګي هغه کمی کرخي چې کمی به پرون بوال وی هغه عمرانه کړی وی کنه چې هغه ورانه شي نو هغه مونږ لري دی بس د څه چل بو شو ویل ځای نو بس هغه چا چې مهنت کړم هغه هم پکې چې کوم نن هغه لاړو کوم چې مهنت هغه لګ لګ نقصانات به کړو هغه هم پکې نسلاړو او چې چا د پاره چې کوم نن دا قدر خان سره دی کنه چې چا ته ویل چې دا راشه رانځدي او تختې به وکړه کنه نو بس بیا به کوم نن ماشاءالله بیا به وا او دا رنګ هغه نقطه چې دغه شان د الله رب العالمین ته چې کم د چا باره کې ویل چې بس مخامخ شو ته جزاء چې بس کامیاب دی خو چې چا ته ویل چې دا ولې ذکر دی قتل شروع شو کنه دا انسان بیا غرق دی الله دې مسره حساب یسیر وکي وینقلب الى اهله مسرورا واپس کېد خپل کور ته مسرورا خوشاله واما من اوتی کتابه هغه څوک چې ورکړل شو هغه ته عمل نامه د وراء ظهري په ګس لاس باندې او شا طرف ته پسو په يدعو صبورا زرد چې دی برابرۍ هلاکت لرا ويسلا سعيرا او داخل بشور ګرمتا انه كان في اهله مسرورا یقینا دا خپل اهل کې مسمس انه ظن ددا قدوا الله يحور چې دی به چری واپس نشي الله تا بلا ولنا انه ان ربه كان به بصيرا یقینا رب د په باندې لیدونکې دی بلا نه ددا سلګه څنګه د خلکو ګمان دی اقسم بالشفق ز قسم کوما بالشفق په شروالي د ماقام باندې بالشفق په شروالي د ماقام باندې والليل او پشپې باندې وما وسقا او باغ باندې چې دا باغ باندې چې راجم شي په دې شپې کې څومره مخلوق چې دی هغه په دې شپه کې راجم شي هغه والقمر او زمان په شپه کې انسانان هم راجم کېږي پیریان هم راجم ټول ارض سره راجم کېږي کله مالونه دي کنه بيزي ميزي اغم رواني کور ته وسایست وای شپه دا انسانان هم کورون ته رواني وای شپه راغلا ټول جمع کی والقمر زما دي قسمي پس پوغ مې باندې عزت تسقا کله چې داس پوغ مې پوره شي لا ترکبن طبقا خامخاتا سب ورزي په یو حالنا ان طبقن بل حالتا کلاول وړو کې بیا ځوان بیا بوډا بیا بچ کم دنو مري فما لهم لا يؤمنون سشو دي ولرا چې ایمان نه راوړي و اذا قرئ القران او کله چې ولوستل شي قران عليهم پدیو باندې و اذا قرئ عليهم القران او کله چې ولوستل شي پدیو باندې قران لا يسجدون سجده نه کوي بل الذين كفروا يكذبون بلکې هغه کسان چې کافر دي درو جنتیا کوي والله اعلم بما يوعون الله تعالی ډیر خپوی دی پاس باندې چې دی جمع کوي وبشرهم بعذاب الیم زیر ورک دیولا په عذاب دردناک باندې الا الذين امنوا بیا الله خوشاله ولکې زیر الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي لهم اجر غیر ممنون دیو د پر اجر دین نه ختمیدونکې بسم الله الرحمن الرحیم دا بل سورۃ بروج دی اسمان نه چې دا سورۃ راغله دی 27 نمبر سورۃ دی او 28 نمبر نازل شوه دی ورسره سورۃ الشمس نا په ترتیب د سوراتونو کې 86 نمبر شپږت یایم مکه کې نازل شوه دی مکه سورۃ کې د آخرت یاروا دلته الله رب العالمین د دنیا یار ذکر کوي او په دې کې الله رب العالمین نه خبر باندې شوا نه خبر الله ذکر کوي شواهد دی اول بیا تذکیر دی په نعمتونو د الله بیا داور توحید دا بیا تخویف د منکرینو دا بیا نصرت د موحدینو په دنیا کې دارنګ کامیابی په آخرت کې بیا دلایل عقلیه دا ټول با زیب باندې داسې بیانې والسماء ذات البروج والسماء زما د قسمی په اسمان باندې ذات البروج خاوند د غټو ستورو دی والیوم الموعود زما د قسمی په غورز باندې الموعود چې داغي وعده شوی دا د قیامت وشاهد زما د قسمی په گواہی کون کې باندې و مشهودین او پاغي باندې چې داغي باندې گواہی شوی دا
شاهد نه مراد څه دي؟ بعضې وایي شاهد نه مراد د جمعې ورځ ده او دا مشهود نه مراد چې کوم ده نو د عرفې ورځ ده. یا شاهد نه مراد د جمعې او مشهود کم خلک چې جمعې له راځي. یا شاهد نه مراد د عرفې ورځ ده د مشهود چې کوم دی نو هغه چې هغې ته حاضري کېدلی شي. دا شاهد نه مراد دغه انسانان دي. مشهود نه مراد د عرفې ورځ. دغه شان د شاهد نه مراد د انسان د اندامونه د بدن او مشهود نه مراد دغه انسان دی. دغه شان د شاهد نه مراد انسان او د مشهود نه مراد قیامت. یا د شاهد نه مراد هر پیغمبر او د مشهود نه مراد امت. یا شاهد نه مراد د قرآن لوستونکي او د مشهود نه مراد قرآن. دا ټول پکې دي. قتل هلاک د کړلی شي اصحاب الاخدود کندو والا النار اور ذات الوقود چې لمبو والا د کندو والا نه څه مراد دي؟ واقع واورئ. احادیثو کې راغله دا واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام نه 170 کاله مخکې شوې وه. د هغه د پیدایش نه د نبی علیه الصلاة والسلام نه 170 کاله مخکې دا واقع راغلی وه. په نجران کې یو بادشاه و، د هغه نوم و ذو النواس. دا ذو النواس بادشاه ته هم د خدایۍ دعوه کړې وه. د ده یو جادوګر او هغه جادوګر په وجه باندې به د ټول بادشاهي چلېده. بادشاهي به ورله چلوله په دغه جادو باندې. دغه جادوګر چې کله بوډا شه د دې خپل بادشاه ته ویل ذو النواس ته وی ګوره زه دا ډېر کمزوری مړ کېږم، ما له یو نوجوان راکړه چې د علم وتوخې چې د علم ضایع نه شي. ظالم و که نه کافر. وی ما له یو نوجوان راکړه چې د علم ضایع نه شي دا وتوخېم. دیو نوجوان لټاو نو عبدالله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنہ چې دغه ټیم کې دا یو ځوانو دای مقرر کړ. دای منتخب شو. ډېر د ذهین انسانو. جادوګر به دا بر جادوګر خواله راته هغه تل زما خواله به راځي او سبق به یادې بیا به ځي. جادوګر خواله به راته کور ته به ته په لاره کې یو راهب و، هغه عبادت کا او بندګي کوله د عیسی علیه الصلاة والسلام په دین باندې و. دی عبدالله ابن تعمیر هغه طرف ته چې توجه وشوه نو بس هغه عبدالله ابن تعمیر چې کوم دی نو هغه دغه دین قبول کړ او هغه سره هغه خواله به لږ ورته لږ ټیم به هغه له ورغې د دې طرفه چې به ته هم به د هغه خواله ورغې نو کالته به تی بیا هغه جادوګر تپوس که ولې ایسار شوې؟ هغه به ویل وی هلته د بادشاه په خوا کې کور کې ایسار شوی وم بادشاه سره. او که بیرته به راته بیا به لږ ورغې راهب خواله د پیر خواله هغه له به ورغې نو بادشاه به ورته ولې ایسار شوې د جادوګر سره ایسار شومه. په دې طریقه باندې هغه ډېرې خبرې ځان له یاد کړي. د دین یاد کو. دین چې څوک یادوي که نه نو هغه ډېر الله رب العالمین ورته اسانوي. دین یاد که. او عبدالله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیا را روان دی په لاره باندې. دی کې ډېر وخت تېر شو. ډېر د ځان له ایمان راوړلی او دین یاد که د عیسی علیه الصلاة والسلام په دین باندې د راهب. دی را روان دی په لاره کې خلک جمع شوي دي ډېر زیات دي خلک. او دته چې کوم دی نو دوی تپوس وکړه ولې دا ټریفک ولې جوړ شوی دا دومره خلک چې کوم دی نو ولې دي؟ بس هغه دا یو دغه وباسه د بر چې کوم دی ویلي کمان دقه پر دقه یم. نو عبدالله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړه وی دا خلک چې کوم دی نو دا ولې ولاړ دي؟ هغه ویل یو بلا راوتې ده او دا بلا چې کوم دی نو نه ځي. خلکو پې وسې وکړې څوک یې وهي په یو څه باندې څوک کمر وولي خو نشي څوک یې خوال هم نشي ورتلی. عبدالله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنہ ښه یو کمر یې راواخېستو وی یا الله که دا د راهب دا دین حقي نو الله دا بلا زما په لاس باندې قتل کا. او چې کمر یې ورویشتو بس هغه بلا چې کوم دی نو مړه شوه او ختمه شوه. په دې کې بس داسې خو خلک د خدای نه غواړي که نه یو راځي ماله دم وکړه چې زما دا چل دی بل ځکه چې دنیا کې اوس هم دغه چل دی که نه که چېرته هلته د یو چینه و دی ملکان کې هغه خلک چې هلته یې ووایي چې دا شوګر لخه ده څه وخته پورې مشهور شوی و. داسې خلکو بوتلې ورایستې وي او هغه ته په قطار باندې ولاړو. داسې چې یو کس مشهور شي دمګر یې دا سړی را د دم ښه کېږي بیا به هغه پسې لړۍ روانې د ښځو د سړو او دارنګې بیا چې کوم دی نو کورون ته خلک راوړي. دومره چې کوم دی نو خلک هغه دمګرې هغه یو راغلی و که نه د کلته نه هغه بهر ملک نه چې راغلی و او دومره خلکو ته جمع شوي چې په خپله بیمار شوي نو داسې خلک را جمع کېږي. بس یو راځي وي ما زما دا چل دی بل راځي زما دا چل دی
عبدالله ابن تعمیر ویل چې دم دله کومه ټیک ده، دم خو جایز دی، وی دم دله کومه خو ته به ایمان راوړي. خلکو ویل لکه بس ټیک ده که نه، موږ به ایمان راوړو چې موږ ښه شو، ځکه څوک ړانده وو څوک څه څه. یو په دې کې د بادشاه یو وزیر و، هغه ړوند په سترګه باندې، هغه هم راغی بس لنده سترګې نیولې و راغی او دی چې کوم نه وایي چې ماله ته څه وکړه دم راله وکړه، هغه ویل ایمان راوړه، ایمان یې راوړو ماشاءالله. چې ایمان یې راوړ او لاړو د بادشاه مخې ته، بادشاه ورته ویل دا سترګه دی لکه ته خو اوسه پورې کلنګه وې څنګه چل باندې وشو. هغه ویل داسې یو هلک دی یو نوجوان دی او هغه داسې ویل چې زما په رب باندې ایمان راوړئ او هغه په رب باندې موږ ایمان راوړو او دې وجې نه هغه زموږ سترګه چې کوم د هغې په وجه باندې ښه شوه، هغه دم واچو. بس بادشاه غوسه ورغله چې دا څنګه چل دی. هغه چې کوم دی نو دغه ماشوم یې راوغوښتو، ماشوم نو نوجوان دی راوغوښتو عبدالله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنه، او هغه ته چې کوم دی نو هغه ته ویل تا څنګه چل کړی دی. هغه بس خپل دین واضح کړه چې ما دین ځان له یاد کړی دی، زه د عیسی علیه السلام په دین باندې یم. راهب دغه بادشاه ذوالنواس ظالم دا کار وکړه چې د عبدالله ابن تعمیر یې راټینګ کړه، سزاګانې ورکړې چې حل وایه. هغه ورته ویې چې بس ما ته دا پیر ښودلی دی، هغه کم راهب چې و پیر و هغه یې راوغوښتو. بادشاه خو هغه پیر له اول نه په اره باندې اره کړه، ای شهید که په اره باندې اره کړه، او دارنګې بیا هغه وزیر هم په اره باندې اره کړه چې کوم ایمان راوړی و. او د هغې نه وروستو عبدالله ابن تعمیر باره کې ویل چې دله سخته سزا ورکړم، ځکه دله چې معمولي سزا نه ده پکار. نو غره ته اوسه کسان ولېږل، وایي دا د غره نه ورغړوئ. چې کسان یې ولېږل هلته هغه باندې زلزله راغله، ټول خلک مړه شو. او عبدالله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنه راغی، بیا د بادشاه مخې ته ولاړ، وینا څه وینا هغه خواله راغی. عبدالله ابن تعمیر رضی الله عنه چې راغی، بادشاه ډېر چې کوم نه نو هغه نامراده شو. بعضې روایتو کې بیا راځي چې خلک یې ورسره دریاب ته ولېږل چې دې دریاب ته واچوئ. هلته په هغې باندې عذاب راغی و، هغه ټول خلک دریاب ته وغورځېده. او بادشاه چې کوم نه نو ډېر بادشاه خواله بیا راغی. بادشاه ورته ویل چې د عبدالله ابن تعمیر رضی الله تعالی عنه ورته ویله، وی ګوره بادشاه ته ما هېڅ چرې هم نشي قتلولی، که ته ټول وس وکړې که نه خو ته ما نشي قتلولی، ها په یو طریقه ما قتلولی شي، ما به شهید کړي. وی څنګه؟ وی زما د ترکش نه، زما د پیټۍ نه به دغه راولي غشې، او بیا به د غشې په لنده کې کښېږدي زما په لنده، او بیا به وي چې بسم الله رب هذا الغلام، چې داسې به وي چې په دا بسم الله د الله تعالی په نوم باندې رب الغلام چې د دې هلک رب دی، د هغه په نوم باندې د هلک ولما. مشرکان خو قمق علی که نه، هغه ته را سوچ نه و. عبدالله ابن تعمیر خو په دې کې ډېر غټه یو سوچ او فکر یو چې زه به مړ شم خو ټول خلک به مؤمنان شي، یو غټه قرباني ورکړه. نو بس هغه غش یې راواخېستو بادشاه او مجبوره شوی و دې ته، او هغه غش یې راواخېستو. عبدالله ابن تعمیر پې ولي وایي بسم الله رب الغلام، دا الله په نوم باندې چې رب د دې هلک دی دا هلک ولما. عبدالله ابن تعمیر یې ویشتو، شهید شو. خو چې څومره خلک خو ده ورته ویلي و د عبدالله ابن تعمیر چې دا کار کوي نو ټول خلک به راجمع کړي، نارینه او زنانه ټول به راجمع کړي. چې ټول یې راجمع کړي ټولو خلکو چغې کړې وې آمنا برب الغلام، وی موږ ایمان راوړلی په رب د دې هلک باندې، دا خو ډېر کمالي دی، د ده رب خو ډېر کمالي دی. موږ آمنا برب الغلام چې دا یې ویل بادشاه خو مخکې یو کس و، ته اوس ټول ملک ورته چې کوم دی نو دغه شه هغې ورته بغاوت شروع کړه او ایمان ټولو خلکو راوړو. بادشاه داسې کار وکړه چې اوس خو معلومیږي نه، ځکه څوک به داسې رانه شو. اور یو کند یې وکنست، یو په هغه کندو کې اور بل کړه، خندقونه یې وکنست، پای کې اور بل کړه، او د دې اور په غاړه باندې یو بت کېښودو، او یې راځئ یو کس راځئ، ټول ملک به راځئ، یو کس به ده ته که چا دې بت ته سجده لګوله دی به بچ شي، که چا بت ته سجده نه لګوله نو دی به چېرته دانګي، اور ته به دانګي. بس دغه مقرر کړه. نو ځکه الله وایي اصحاب الاخدود هلې هلاک شي. په دې کې خلک به راتله او دارنګې سیده به اور ته دنګل، اور ته به یې دنګل، چا بت ته سجده نه کوله. بعضې وو هغې چې کوم دی نو دغه شانته کې پاتې و، هغه لاړه غرق شو. او په دې کې یو زنانه یې راوستله، هغه زنانه چې اور ته وکتل ماشوم اوسه په غېږه کې دی، نو په دې کې ده بادشاه ورته ویل ورتانګه ورته یا دې بت ته سجده لګوه. هغې ورته نه ورته هم دنګله، بت ته سجده نه لګوله. چې بت ته سجده نه لګوله هغه ماشوم یې له د غېږې نه راواخېستو، ښکته یې ورته ګزار کړ. ماشوم چې کله کته اور کې ولګېدو خپلې مور ته یې آواز وکړو، دغه یو ماشوم د دم په وړوکوالې خبرې کړې دي. څلورو ماشومانو چې په دنیا کې په وړوکوالې خبرې کړلې موږ سورت یوسف کې ویلو.
نو دغه ماشوم مور رادانګه اور مور نشته پیدا ولته خو چې کوم جنت دی خوشحالي ده رادانګه خبرې وکړې مورې بس بیا نه دي کتل بیا ورټپ کړي هغه مور ودانګل او بیا سلک خلق پاتیو الله رب العالمین چې کله غضب د الله قهر په دیو باندې وشه په دغه کافر باندې دغه اور بیرته راغی او دغه کافرانې وسېزل دغه بادشاه او دغه خلک دا ټول وسېزل الله رب العالمین وی قتل اصحاب الاخدود هلاک دې کړل شي هغه د کندو والا النار چور ذات الوقود د لمبو والا اذ هم علیها قعود دې کله چې دیو په هغې باندې ناسو وهم علی ما یفعلون او دیو په هغه څه باندې چې کولی بالمؤمنین د مؤمنانو سره شهود حاضر وما نقموا منهم او دیو بد نه ګڼل د دیونه الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید مگر دا چې دیو ایمان راوړي په الله تعالی باندې چې زورور ستایلی شوی ذات دی الذي هغه ذات له ملک السماوات والارض در پاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده والله على كل شيء شهید الله تعالی پارش باندې حاضر ناظر دی ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا آکسان چې هغې تکلیف ورکوي مؤمنانو سړوله والمؤمنات او مؤمنانو ښځوله ثم لم یتوبوا بیا توبه نه وباسي فلهم عذاب جهنم دیو دپاره عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحریق دیو دپاره عذاب د اور سوځونکي دی ان الذين آمنوا یقینا آکسان چې ایمان راوړلی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي لهم جنات دې دپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې روان به لاندې د هغې نه نهرونه ذلك الفوز الكبير دا کامیابی دلویا ان بطش ربک لشدید یقینا نیول د رب ستا ډېر سخت دی انه هو یبدئ یقینا د الله تعالی په اول ځل باندې پیدا کول کوي ویعید او دوباره واپس کول کوي بیا دوباره براپورته کوي وهو الغفور د الله بخونکی دی الودود مینه کوونکی دی ذو العرش د عرش مالک دی المجید د لوی شان والا دی فعال کوونکی دی لما یرید دا هغه څه چې د الله اراده شي هل اتاک حدیث الجنود یقینا راغلی تا ته واقعه د لښکرو فرعون و ثمود د فرعون او د ثمودیانو بل الذین کفروا بلکې هغه کسان چې کافر دي په تکذیب په دروغجنتیا کې دي والله من ورائهم محیط الله تعالی د هر طرف د دیو نه ګیره کوونکی دی بل هو قرآن مجید بلکې دا قرآن دی دا د لوستلو کتاب دی مجید د لوی شان والا فی لوح محفوظ پاغه تختو محفوظ ساتلی شو کې دی بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره طارق دی اسمان نه چې راغلی 36 نمبر شپږ دېرشمه نازل شوی د وروسته د سورت بلد نه مکه کې نازل شوی دی مخکې په سورت بروج کې د مکذبینو د قرآن حال بیان شو اوس دلته د مکذبینو د دروغجنتیا کوونکو سپکوالی بیانوي دعوه د سورت چې مهلت ورکه کافرانو لره والسماء والطارق والسماء زما د قسمی په اسمان باندې والطارق او په هغه راتلونکي د شپې باندې چې ستوری دی والطارق په راتلونکي د شپې باندې النجم وما ادراک او څه شي خبر درکړی تعالی رحمت طارق چې څه شي د شپې راتلونکي النجم الثاقب ستوری دی ځلیدونکی ان کل نفس نه دی هیڅ یو انسان لما علیها حافظ مگر په ده باندې حفاظت کوونکی مقرر دی د ملایکو نه فلینظر الانسان او سوچ دی وکړي انسان ودې ګوري انسان مما خلق د څه نه دا پیدا شوی دی ځان ته سوچ وکړه فکر وکړه مړه خلق من ماء دافق پیدا کړی شوی دی انسان د اوبو ټوپ وهونکو نه یخرج من بین الصلب چې راوځي دا د منځ د شا د سړي نه د پلار نه والترائب او د سینو د مور نه انه على رجعه لقادر یقینا د الله تعالی په واپس کولو د دې انسان باندې قدرت والا دی یوم تبلی السرائر په کوم ورځ چې ښکاره به شي پټ رازونه پټې خبرې فما له من قوت نه به یې د لپاره څه طاقت ولا ناصر او نه څوک امدادي والسماء ذات الرجع زما د قسمی په اسمان باندې چې د باران والا دی والارض زما د قسمی په ځمکه ذات الصدع چې د فصل والا ده انه لقول فصل یقینا دا قرآن وینا د یقیني وما هو بالهزل او نره دا قرآن څه گپ شپ او دروغ انهم یکیدون کیدا یقینا دیو چلونه کوي چلونه واکیدو کیدا او زه تدبیر کوم تدبیر فمهل الکافرین نو مهلت ورکه کافرانو لره امهلهم مهلت ورکه دیو لره رویدن لګوندي بسم الله الرحمن الرحیم دا سورة اعلا دی
اسمان نچراغلی اتم نمبر دے نازل شوی دے رسول سورت تکویر نا مخی اللہ رب العالمین دا تزہید من الدنیا ذکر کا نا دلتا اللہ تبارک و تعالی مخی دا مکذبینو سپکوال اللہ بیان کا وس اللہ رب العالمین تزہید من الدنیا دا دنیا نا بی رغبتی او ترغیب الالآخرت داغی بیان کئی دعوت صورت توحید او دا دنیا نا بی رغبتی دعوت توحید دا او پدی بنی دلائل دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو منگا پا مدد دنم دا اللہ چاہ میربان او خاص میربان دی سبح اسم ربکا پاکی بیانوا دا ذات دخبل رب الاعلا چوچت دی الذي اغذات خلقا چی پیدا کڑے دی ہر یو شی پا سوانو برابر کڑے دی والذي قدرا اغذات چی اندازی لگول دا پہادا نبیور قدرا چی اندازی مقرر کرلا پہادا نبیور تا چل خود لے دی چلی ورطا خود لے زندگی بد سنگ تیرے انسان اول کی معشومی نبیا گورا گورا پا ترتیب سر اللہ تا چل خی چستا خوراک سنگ دے و سنگ بے خوری والذی اخرج المرعا اللہ تعالی اغذات دے چراوستلی دی گیا گانی فجعلہو غثان گرزی دی لرواق احوا تکتورا سنقریو کازر دے چمنگ بولولو پتا باندی دا قرآن فلا تنسا نستان بنہر نشی الا ما شاء اللہ مگر چی رضاو شد اللہ تعالی نو اغبت نیر کی او اغبا منسوخی انہو یعلم الجہرہ یقینا دا اللہ تعالی پویگی پخکارا وما یخپاو پاغوان چی دا انسانی پٹائی اللہ پویگی پاغا سا چی پٹ دیواو چی پاغا سا چکارا دی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ او پاسانی ببوزو تا لرا لِلْيُسْرَى اسانی تا چی جنت دی فذکر نصیحت ورکوا ان نفعت الذکر یقینا پیدا ورکستا نصیحت سیذکر زردے چی دیو بنصیحت واخلی سیذکر زردے چی نصیحت بواخلی من یخشا آغا سوک چی یریگی دا اللہ تعالینا ویتجنبها الاشقا او پڑھڑا بشیر دینا الاشقا بدبختا الذي اغا بدبختا یسلم نار الکبرى چی داخلی گی ور غٹتا ثم لا يموت فيها بیا بنمری پدیکی ولا یحیاو نبجوان دی بساسی تشیوی قد افلح من تزکا زیرے قد افلح یقینا کامیاب دی من تزکا آسوک چی غزان پاک وذکر اسم ربه او یادی کنم دخپل رب پسو اللہ نمونزی وکا دا الفاظ عام دی نو دیتم شاملیگی چی من تزکا چا سرسایہ ورکللا وذکر اسم ربه پسو اللہ او دا اختر منزی وکا دا اختر دورزی تکبیراتی ویلا وذکر اسم ربه پسو اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو غرقوی جن دنیاوی والآخرت خیر وابقا آخرت دیر غردی او ہمیشہ دی ان هذا لفی الصحف الاولا یقینا دا مضمون خامخا پسیپو اولنو کی دے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بل سورت غاشیہ دے سورت غاشیہ اسمان نچراغل 68 آتش پیتما اور رسول سورت زاریات نازل شوے دے مخ کی صورت کے اللہ تبارک و تعالی دے صورت کے اللہ رب العالمین منکرین دا پارا تخویب او مومنان و موحدین دا پارا زیر ورکی او داغی وجہ اللہ رب العالمین بیانی ترغیب دے سلور صفاتو تا حال اتا کا حدیث الغاشیہ زکا مخ کی ترغیب آخرت تا او دا دنیا نا بے رغبتی وا نوس دا منکرین و دا مومنان و موحدین دا پارا زیر دے چی سوک ترغیب آخرت بانے عمل وکی نو زیر داغی دا پارا حال اتا کا حدیث الغاشیہ یقیناً راغلی دے تا خبر الغاشیہ دا پتاون کی ورزا سب پتائی وجوہ یومیدن خاشیہ دیر مخونا و پتا غرز بانے زلیلی عاملتن محنت بیکڑی خناسبتن ستڑی بئی ستومانا وی پخپل عمل ولی زکا عمل بے دا نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی نہیں کڑے نو عاملتن عمل بیکڑی ناسبہ ستڑی بئی ستومانا بئی تسلا نارن داخلی کی بورتا حامیہ گرم تسقا من عینن سکولی بشی پدی باندی دا چینینا آنیا چڑیر گرم دا لیس لهم طعام نبید دیو دا پارا خوراک الا من زوریع مگر دا ازغیدار بوٹینا لا یسمنو نبت سر بول کی درس خوراک دیں چھ نبت سر بول کی ولا یغنی من جو او نبل رکی لوگی لرا وجوہ یومیدن ناعیما
ډیر مخونه په دغه ورځ باندې تر او تازه لسعیها راضیه د وجه د خپل عمل نه به خوشحالی فی جنت عالیه په جنت اوچت اوچت کې وی لا تسمع فیها لاغیه نا به اورېته په دې کې بې پیدې خبره فیها عین جاریه په دې کې به چینی رواني فیها سرور په دې کې به کټونه پالنګونه وی مرفوعه اوچت اوچته واکواب جیکونه به موضوعه ایښودلی شوي په قطار ونمارق تکیاګانې به مصفوفه په صفونو صفونو په قطار قطار وزرابی مبثوثه او قالینونه به خوارکلی شوي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ګوره اوس الله څلور څیزونه ذکر کوي چې ای داعي ای د دین طرف ته دعوت ورکوونکیا ځان کې به خوی پیدا کې د اوخه چې اگر چې خوراک د ازغو دی خو مهنت ډیر کوي خوري ازغي واخه خوري خو دومره مهنت کوي چې هغه انسان هم نشي کولی ای داعي ځان کې به خوی پیدا کې د اسمانه چې ستانه کومه پیدا خوريږي نو هغه د عامي دوست و دشمن ټول له پیدا ورکوا او ای د دین طرف ته دعوت ورکوونکیا قرآن بیانونکیا ځان کې خوی پیدا کا د غر چې استقامت تا کې پیزان کې استقامت راول غر چې څنګه پځې ولاړلې اسنه چې معمولی چاته تکلیف نه رسولې او تا مسله پرېخې ده او ای د دین طرف ته دعوت ورکوونکیا ځان کې خوی پیدا کا د زمکه عاجزی ځان کې پیدا کا چې زمکه باندې که څوک فصل کوي څوک پیور بلای څوک پیو غنا چي نو هغه څه نه وایي افلا ينظرون ايدا خلق نغوري الى الابل وخانتا كيف خلقت سرنگ پیدا شوی دی ویل السماء اسمان تنغوري كيف رفعت سرنگ اوچت شوی دی ویل الجبال غرون تنغوري كيف نصيبت سرنگ ودرولې شوی دی ویل الارض زمکه تنغوري كيف سطحت سرنگ غړولې شوی دا فذكر نصيحت ورکوا انما انت مذكر یقینا نصیحت ورکون کې لست عليهم بمسيطر نیت پدیو باندې ذمہوار او څوکیدار الا من تولى وكفر مگر هغه څوک چې هغه مخواړه او کفر یې وکړ فيعذبه الله العذاب الاكبر سزا ورکړي ته الله تعالی سزا غټه ان الینا ایابهم یقینا مونږ ته واپس دیودا ثم ان بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر دا سورة فجر دی دعوت سورت مرکزی مسئلہ دا سورت دا احانت المال دا مال سپکاوی مخ کی سورت کی بے رغبتی دا دنیا نا ذکر کلا دلت اللہ رب العالمین احانت دا دنیا ذکر کئی دغه شان مخ کی صورت کی څلور مثالونه ذکر کړیو افلا ينظرون الى الابل سرا دلت الله رب العالمین څلور وختونه ذکر کوي چې پای کې عبادت افضل لې څلور وختونو کې عبادت د نور وختونو نه غوړه دی الله رب العدا صورت اسمان نه چراغل لسم نمبر دی ورسره سورۃ الليل نه نازل شوی لسم نمبر 10 نمبر دی رسول سورۃ الليل نا مکہ کی نازل شوی دی والفجر زما د قسمی په سحر باندې دینه کم سحر مراد دی یو قوالدار چې دینه مراد د غټ اختر د سحر داغینه مراد دی د لوی اختر چې کوم ورځ ده د غټ اختر داغي سحر د دینه مراد دی چې څومره قرباني پای کې خلق کوي د الله د رضا لپاره یا دویم دار چې دینه مراد هر سحر دی ځکه ان قرآن الفجر کان مشهودا د سحر قرآن ته ملائکه مازریږي د سحر مانځتا نو هر سحر ته مراد دی والفجر زما د قسمی په سحر باندې وليال عشر او زما د قسمی په لشپو باندې د دې لشپو نه مراد د رمضان د اخرنۍ لشپې دی کوم شروع شوي بیگانه یو 13 شو زمنګ نور بقایا دی په دی باندې الله قسم کړل دی وليال عشر ځکه په دې کې ليله القدر دی دیو جن عزتمندو دی کې چې کله اخرنۍ 10 شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل بشتر و تړلا دې لپاره تړل چې په دې کې بیا عبادت ډیر زیات کاو نو دیو جن ليله القدر اچا ته نصیب شو کنه
نو ډېره زیاته لویه فایده ده. دې کې یو څو اعمال پکار ده چې مسلمانان دا خاص طور باندې کوي. یو په دې کې خامخا د شپې مونځ کول، دغه شان په دې کې خامخا د قرآن څه حصه ویل، څه تلاوت کول، سورة اخلاص خصوصا، او په دې کې څه صدقه ورکول. کومه شپه چې د لیلة القدر نو تعالی به دومره ثواب میلاویږي لکه 83 کاله او 4 میاشتې چې تا مسلسل دغه اعمال کړي. نو دا 10 شپې د رمضان. والشفع زما د قسمی په جبت باندې، والوتر او په طاق باندې. د شفع نه مراد هغه شی نه دي چې پوره تقسیمیږي. څومره شیزونه چې په دنیا کې دي پوره تقسیمیږي، لکه غوږونه شګوره 2، دغه شان سترګې دي 2، لاسونه دي 2، خپې دي 2، نو 2 چې څومره شیزونه دي نو هغه شفع کې دي پوره تقسیمیږي. والوتر او طاق. طاق نه مراد چې پوره نه تقسیمیږي، لکه 3 شو، 5 شو، بیا 9، بیا 9 دا یو، بیا 3، بیا 5، بیا 9 او دغه شانته کې بیا ورپسې 9. واللیل زما د قسمی په شپې باندې اذا یسر کله چې په تېرېدو شي. حال فی ذلک قسم یقینا شته په دې کې عبرت لذی حجر د عقلمندو دپاره. علم ترای ته نه ګورې پیغمبره کیف فعل ربک بعاد، څرنګې کار کړی دی ستا رب د عادیانو سره. ارما چې د ارم والو ذات العماد، چې خاوندان د دنګو ستنو، د دنګو اندامونو والو غټ بدنونه یو. الله ځکه چې پای کې چې به کم ټول نه چت قد والا نو، منګه اوس هغه ته بالکل چې مو ویل لکه تا خو په ځمکه نه ښکاري، هغه سړی پای کې 12 غزه به و، چې 12 غزه به نو دا به هغې کې وړو کې ټیټ او ټول نه چې کوم دی نو کمزوری هغه به شمارلی کېده. التي اغا لم يخلق مثلها، چې نه دی پیدا شوي د هغې په شان فی البلاد په ښارونو کې. وثمود الذین، او سمودیان هغه کسان جابوا الصخر بالواد، چې توږلې به یې ګټې بالواد په لمنو د غرونو کې. وفرعون ذی الاوتاد، او فرعون چې خاوند د میخونو. الذین هغه کسان طغوا فی البلاد، چې زیاتې کړی په ښارونو کې. فاکثروا فی الفساد، نو زیات کړی په دې کې فساد. فصب علیہم، نراولیگ پدیو باندې ربک استا رب صوت عذاب کوڑا دا عذاب. ان ربک لبالمرصاد، یقینا ستا رب خامخا په مورچه کې دی، په زید څوکۍ کې دی، په مورچه کې. فاما الانسان، ور چې انسان دی، اذا مبتلاه ربه، کله چې امتحانو کې په د باندې رب د پاکرمه نو عزتمن کې دلرا. ونعمه، نعمتونه ورکې دلرا. په یقول دی وای ربي اکرمن، زما رب ز عزتمن کړما. واما اذا مبتلاه، هر کله چې انسان دی کله چې امتحانو کو په د باندې رب د په امتحانو کې په قدر علی رزقا، بن کې په د باندې رزق د په یقول دی وای ربي اهانن، زما رب ز سپکړما، رب سپکړما. الله ته غلط نسبت کوي. کله الله هیڅ چریدا سي نه ده. د دنیا عزت مګنا، د دنیا ذلت مګنا. بل لا تکرمون الیتیم، بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم. ولا تحاضون علی طعام المسکین، او تیزی نه کوئ تاسو په طعام د غریب باندې. ګوره د یتیم څومره خیال الله بار وایي، تاسو عزت د یتیم نه کوئ او تیزی نه کوئ تاسو په خوراک د مسکینانو باندې. وتأکلون التراث، او خورئ تاسو مال د مړي اکلا لما، په خوړلو ډېرو سره. د مړو مال خورئ میراث، چې هغه یتیم د یتیم مال دی او ته استعمالوي. بعضې خلک بیا راغلي خیراتونه نه مني، هغې به خیراتونه د پردو مالونو کې کول، د یتیم په مالونو کې. یتیم غریب ته ویل بس د حلال کا څاروی، اذان له په خپله خیرات مونږ ته یې وکړه چې مونږ ومنو که نه وبې خورو. وتاکلون التراث، او خوړلو دی خورئ تاسو مال د مړي اکلا لما، په خوړلو ډېرو سره. وتحبون المال حبا جما، مینه کوئ تاسو د مال سره مینه ډېره. کله داسې نه ده پکار. اذا دکت الارض دکن دکا، کله چې وجلقېږي ځمکه په جلقېدو سره. وجاء ربک، او راشي ستا رب، والملک، ملائک صفا صفا، په قطار باندې. وجیء یومئذ، او را بوستلی شي په دغه ورځ باندې بجهنم، جهنم، او یا زره زنځیران به ورته اچولي.
او یو زنجیر به اویا زره ملائکو نیولی یومئذ په دغه ورځ باندې یتذکر الانسان نصیحت به قبل انسان وانا له ذکرا چرته به د لپاره نصیحت قبل ولا یقول دی بوا یا لیتنی ہے افسوس دی ما لرا قدمت لحیاتی چې ما تیار کړی وې د خپل حقیقي ژوند لپاره په یومئذ په دغه ورځ باندې لا يعذب عذابه احد عذاب بنشي ورکولی په شان د عذاب د الله باندې یو کس ولا يوثق وثاقه احد او نه به تړل کولی شي په شان د تړلو د الله باندې یو کس زیره یا ایتها النفس المطمئنه اے نفسا چې مطمئنی د الله په دین باندې ارجعی الی ربک واپس شخپل رب ته راضیه مرضیه راضیه خوشاله د الله نه مرضیه خوشاله کړی شوی به د نه د الله فدخلی فی عبادی فدخلی فی عبادی ننوز زما په بندگانو کې جنت تا ودخلی جنتی ننوز جنت زما تا بسم الله الرحمن الرحیم دا سورت بلد دی داود سورت مرکزی مسئلہ زجر دی آغا چالرا چی مال پا غلط زی کی استعمالی مخ کی صورت کی احانت د مال ذکر شون دل دا زجر دی آغا چالرا چی مال بیزای لگئی لا نداس اسمان دا چی دا صورت راغل لی 35 نمبر دی 15 شم نازل شوی دی رسول صورت قافنا پا ترتیب دا صورتونو کی 91 نمبر دی لا ندادا سی لگا سنگ چی دا خلقو گمان دی اقسمو سقسم کوما بهذا البلد گورا لا ندادا سی لگا سنگ چی دا خلقو خیال دی چی سختی با نرازی ننا پا پیغمبرانو سختی راغلا اقسمو زقسم کوما بهذا البلد پدی کلی باندی چی مکہ کی سمر سختی راغلی وی گرمی پا کی دیر دا قحطون پا کی راغلیو مکہ کی پا نبی علیہ السلام سختی راغلی وی نو سختی با گوری رازی وانت حلن او ستاوینا حلال گنل شیوا پی بهذا البلد پدی کلی کی ستاوینا پدی کلی کی حلال گنل شیوا یو مانا ورا وانت حلن ستاوینا حلال گنل شیوا بهذا البلد پدی کلی کی یا دویم مانا زیر دی وانت حلن او تب نازلیدون کی تبرازی بهذا البلد دی کلی تا پیغمبر اوس خو وشړلی خو بیا برازی مکی تا ووالدین زما دی قسمی په پلار باندې وما ولدا او باغی باندې چې دی پلار راوړي دی بچي لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل موږ انسان په کبدن په تکلیف کې آیا حسب اید ګمان کوي الله یقدر علیه احد چې قدرت به ونه لري په دوان دی یو کس یقول دی وای اهلکت مالا لبدا ما ولګاو مال ډیر اهلکت ما ولګاو مالن مال لبدن ډیر آیا حسب اید ګمان کوي الم يره احد چې نویني دلاره یو کس الم نجعل له عینین آیا موږ ندی ګرځولې دلاره دوه سترګې ولسانا وجبا وشفتین او دو شونډې وهدیناه النجدین اخذل دی موږ دته النجدین دولاری متخذلی یو لاره د جنت دانو بل لاره د جهنم دا پلخت حمل پلا نردا سیلک سنچر د ګمان دی نا پلقت حمل عقبہ دلانه دی خطل په غونډي باندې تکلیف پیرانه دی راغلی وما ادراک مل عقبہ قال سشي خبر درکړل چې صدا غونډي پک رقبتن عذاب پک رقبتن آزاد ول د غلام دی او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یعنی دا د انفاق صحیح مصرف دی چې آزاد ول د غلام دی او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او اطعام یا خوراک ورکول دی پی یومین پا غورز کی زی مسغبا چه خاوندا دلوگی والا دا یتیمن برد اللہ عجیبہ قدرت دے گا نا زین خلق پا غلاگانو پا سگرزی پا دی رمضان کی غلاگانی کئی ڈاکوانی ڈاکی کے غلاگانی کئی او زین خوش قسمتا طول رمضان تیر شیاغی بلا رو جماعت ورکی اغی پیشمنے ورکی ماشاءاللہ اغی گرزی غریبانانو پسی او دارنگی ناشنا او دارنگی اغی چی کم دنو دا اغا غریب پا خلبان دی اغی خندارا ولی ماشاءاللہ اغی لخوراک ورکی یتیمن یتیم تا ذا مقربتن چستا خپل دی دا خپلوی ذکر اغا یتیم لاول دا اغا پرورش وگا چستا خپل دی او مسکینن یا غریب ذا مقربا چی دا خاورو والا دی نوری سم نشتا
ثم كان من الذين آمنوا بیا دی دا کسان چې ایمان راوړل او تواصوا بالصبر یو بل توصیت کوي د صبر او تواصوا بالمرحمه یو بل توصیت کوي په مهرباني باندې اولئک اصحاب المیمنه دا کسان د خیلاس ولدي والذین کفروا کسان چې کوپر کړل بیا آیاتنا زمون پایاتونو باندې هم اصحاب المشأمه دا د غسلاس ولدي علیهم نار مؤصده په دیو باندې اور دې جوخ کړی شوی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الشمس ته دعوت سورۃ دا بیان دا اغا بیان دا شواهد اربعه په دعوه باندې الله ذکر کړي او دا شان کې الله تبارک وتعالى په اغا مخکې دوه ډلې ذکر شوي دلته داغي تفریقه الله تبارک وتعالى ذکر کړي داغي جداواله او تخویف دنیوی د صورت کې بیانې والشمس زما اسمان نه چراغل 26 نمبر ورسره صورت قدر نه نازل شوی دی والشمس زما د قسمی پنور باندې وضحاها او په ساخ د دین ور باندې یو په ضحاها پرانا د دین ور باندې والقمر زما د قسمی پس وګمې باندې ذات الله کله چې ور پسې شي پنور پسې والنهار زما د قسمی په ورځ باندې ذا جلا کله چې وپړقې دی مخلوق لرا واللیل زما د قسمی پشپی باندې اذا یغشاها کله چې پټ کې دین ور لرا والسماء زما د قسمی په اسمان باندې وما بنا او په هغه ذات باندې چې جوړ کړی دی اسمان لرا والارض زما د قسمی په ځمکه باندې وما طحاها او په هغه ذات باندې چې غړولې ده دی ازمکه لرا ونفس زما د قسمی په اسمان باندې وما سواها او هغه چې برابر کړي دی انسان لرا فالهمها فجورها نو الله یخود دی په دې نفس کې فجورا بدی ده وتقواها او پرهیزګاری ده تقوا ده قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دی هغه څوک چې ځان پاک وقد خاب من دسا یقینا مراد دی هغه څوک چې ځان ذلیل کا ځان په خاور کې و منډای ګناهونه وکړه کذبت درو جنتیا کړي وا سمودیانو بیت وغوا په سبب د سرکشي داغي اذن باس اشقاها کله چې راپورته شو هغه بدبخت پدیو کې بدبخت راپورته شو تورې راواغستا وقال لهم رسول الله نو ویل دیو ته پیغمبر د الله ناقت الله چې لحاظ وکید او خدا الله تعالی وسقياها او د نمبر دو بوداغي فكذبوا دیو دا غدرو جنتیا وکلا پاقروانو زخمی کل دیو خلرا فدمدم علیهم ربهم نو تبایی راوستلا پا دیو باندی رب دیو بزنبهم پساب دا گناهنو دیو باندی پسواهانو برابر اکل دیو لرا پالاکت سرا ولا یخافو اقباها او نیریگی دا اللہ تعالی دا انجام دا دی عذابنا اللہ سکتا پوس کولیشی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورة اللیل دی اسمان نه چراغل دی نهم نمبر دی نازل شوی دی ورسره سورت اعلانا د داور سورت تفریقه دا په اعمال صالحو کې او په غیر اعمال صالحو کې پای کې چې کوم د الله رب العالمین جداواله ذکر کړي اول کې شواهد دی اول کې شواهد دی سره د دینه چې انسان چې کوم د هغه ځین نیک اعمال دی او ځین بد اعمال دی د انسانان جدا وي تفصیل د تفریقې د اعمالو واللیل زما د قسمی پشپې باندې ذا یغشا کله چې پټ کې مخلوقات لرا والنهار زما د قسمی په ورځ باندې ذا تجلا کله چې روخانه شي وما خلق الذکر او زما د قسمی په هغه ذات باندې چې پیدا کړی د نارینه او انثى او زنانه ان سعیکم لشتا یقینا استاسو عمل خامخا مختلف دی استاسو کوششونه مختلف دی فاما من اعطى ارغ سوک چغه ورکړه وکړه نو څه ورکړه نو دا الله نه دی ویل مقصد در چې څه ورکړه خلق ته حق بیان کا علم خلق ته ورکا مال ورکا وخی ورکا واتقوا د الله نه ویرید او صدق بالحسنى او تصدیق وکړه د خې خبرې چې مراد لا اله الا الله دا پسانو یسره لليسرا زرد چې په اسانه بوزو دلره اسانه طرف ته چې جنت دی واما من بخیل واستغنا ارغه څوک چې شومتیا وکړه او ځانې بے پروا کا وکذب بالحسنى دروجنتیا وکړه د خې خبرې د لا اله الا الله پسانو یسره للعسرا روان بکو غلر لارې د سختۍ ته
وما یغنی عنه ماله پیدا باور نکی د تمال د اذا تردا کله چالاک شي ان علینا للهدى یقینا خامخ په من باندې بیان د هدایت دی و ان لنا یقینا زمون د پارا للآخرة والاولى اختیار د آخرت او د دنیا دی پانزرتکم نارن تلظوا زیروم تاسو لره د اور نا تلظوا چې لمبي وي لا یصلاها الا الاشقى نب داخليږي تا مگر ډیر بدبختا الذي كذب وتولى هغه څوک چې درو جنتي کړلو مخړی وسيجنبها الاتقى او خامخا بچ بو ساتل شي د اور نه پرهیزګارا الذي اغا اتقى اغا پرهیزګارا یوتی مالو چې ورکی خپل مال یتزکا چې ځان په پاکي وما لأحد عنده او نشتر یو کس د پارا پدی الله تعالی باندې من نعمت سنیامت تجزا چې بدله ورکی دیشي الله چې چا سره احسان وکي نور په الله باندې چا زور نشتا الا بتغاء وجه رب الاعلى مگر لټول درزا درب دی چې اوچت دی ولا سوف يرضى او زر دی چې دا به خوشاله شي بسم الله الرحمن الرحیم دا بل سورۃ الضحى دی اسمان نه چراغلی ولسم نمبر دی نازل شوی د رسول سورۃ فجر نا مکه کې نازل شوی دی په ترتیب د سوراتونو کې 94 نمبر او پدې کې تسلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته والضحى زما د قسمی په وخت د څاخ باندې واللیل زما د قسمی په شپې باندې ذا سجا کله چې پټ کې مخلوقات لرا په خپل تیاری سره یا کله چې وبړیږي ما ودعک ربک بل ما ندام علماء کړلا والضحى زما د قسمی ستا په سپین مخ باندې پیغمبره واللیل زما د قسمی پیغمبر ستا په خیستا تور زلب باندې چې شپې په شان دي توري دي اذا سجا کله چې را خوري شي په مخ باندې ما ودعک ربک نه دې پرېخې تعالی رب ستا و ما قلا او نه تاسو رب غس کړي دي اصل کې نبی اسلام څو وحی بند وا او د الله خپل حکمتونه انکار کې کنه نو بیا دې کافرو ته ویل وستارب ته پرې خو دي الله استارب نه ته پرېخې او نه تاسو رب غس کړي دي دشمنی در سره نه کړ وللآخرة خیر لك من الاولى خامخ اخرت ستاره پاره غوړه دې د دنیا نه ولسوف يعطيك او زر دې چې الله بدر کی تا تا ولسوف يعطيك او زر دې چې درب کی تا ربک ربستا څه بدر کی ملګری بدر کی غنیمتونه بدر کی نو شفاعت کبرا بدر کی پتر دوانو تب خوشالای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ویلو چې ستاسو امت بارکه بتا خوشاله کم د امت بارکی علم یجد کا یتیمن آیا نوی مندل تعالی ربستا یتیمن یتیم پا آوانو تعالی زیدر کا ووجدک او نوی مندل تا زوالن بی خبر پا حدا نو تا دیو خود الاحکام د شریعت ووجدک او مندل تعالی رعائلا غریب پا اغنانو تی مالدار اکلی پا عمل یتیمن تجکر دس شوی نو تا بانی دری احسانات اللہ اکلا نو استم دسی کوا چې ته یتیم وینو پام مل یتیم فلا تقهر هر چې یتیم دی نو هغه مراټه غوسه ورته مکوا پلاری نشته نو هغه ماشوم دی نابالغ هغه ته یتیم ویل کی نو بس هغه غوسه مکوا کډیر دا ورانه مو کې غوسه مکوا هغه ته بس په دلاسه باندې هغه سکوا د نورو ماشومان شن سلوک هغه سمکوا فلا تقهر غوسه ورته مکوا و اما زکه ماشوم که یو چې الله ته واله کنه زکه دا خو پلار نشته یو دی یو زلې چې کم نه غم وکي او دارنګ زله د درد ورسیږي او وای چې الله نو بس بیا د مظلوم خیرو کې خو بیا صفات نه الله رب العالمین ته سیده رسیږي فعمل یتیم فلا تقرر چې یتیم دین هغه ته غوسه کوا و اما السائل هر چې سوالګر دی فلا تنهر نو هغه مراټا حدیث کې راځي اگر چې تا ته اس باندې سور سوالګر راشي نو بیا مراټا سن شور کولې مور کا کنه خود شو ته مو وای چې د غټ بدن ته وګورو مړه ته د تنې ته وګورو ځینې خلک دې څه وای کنه وای ته خپل تنې ته وګورو ته چې کوم نو په سوال پسې ګرځي مو وای وته د دې وجنه سوالګر رټل غوړې نشته ښا کله نا کله ما تاسو ته مخکې مې زللو کله نا کله ملائک راځي د امتحان د پاره ملائک به تعالی راشي امتحان د پاره تورګه دا سړی صدا بخیل شوم دې کنه سمال ور کوي نو هغه به تعالی امتحان د پاره راشي او ته ورټي غرق بشي دغه شان دکی یو سړی سوالګر دی نو راټای ما بس څنګه شور کول وی الله دی وب خسره سنشتا خود ته ته بدرت بوته نه وي و اما بنعمت ربک فحدث هر چې نعمت درب ستاده نو دا بیان او خلق تا
بسم الله الرحمن الرحیم دا سورت انشراح دے اسمان نه چراغل دو لسم نمبر نازل شوی دے رستر سورت زحانا الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك آینو کلاو کلی منگستا سینا وضعنا عنك ذکرک نعمتنا اول دا چی منگستانا نو کلاو کلستا سینا دویم ووضعنا عنك وزرک او منگ نو لری کلستان استا بوج الذي اغان قضو ظهرکا چی ماتول استاملا او دریم ورفعنا لك ذکرک پوچت کلی دی منگستا یاد ستا ذکر خلق دی یادی پا ان مع العسر یسرا یقنن دا سختی سر آسانی دا ان مع العسر یسرا یقنن دا سختی سر آسانی دا سختی بئی خو بیا بس آسان که دنیا کی دی سختی برداشت لا آسانی با پا قبر کی ملاوی گی و پا آخرت کی او که دنیا کی دی سختی برداشت نکلا و طول نرمی نو آلت آخرت کی بیا تو بائی دنو فیضا پرغتا کل چی تا پارق شیر دعوتنا نو پنسب زانستڑے کا پا عبادت کی د ورځې دعوت ورکړه نو شپې څخه عبادت کوه یا په اذا فرغتا کله چې ته فارغ شې د عبادت نه نو پنځب ځان ستړی که په دعا باندې ښه په اخلاص ځان الله ته دعا وکړه و الی ربک فرغب او خپل رب طرف ته مینه کوه بسم الله الرحمن الرحیم دا بل سورت 3 دی اسمان نه چې راغلی نو 28 نمبر دی 28 نمبر نازل شوی دی وروسته سورت بروج نه په ترتیب د سورتونو کې 95 نمبر والتینی زمان کو دې صورت کې اثبات د توحید دی او تیزی د په تبلیغ باندې والتینی زمان قسمی په انذر باندې چې دا زید وحی د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته چې په وحی کېدا او نوح علیه السلام ته یو انذر د هغه خواته وکېدا دا هر یو صرف زمون پیغمبر دی کنه چې هغه ته په یو ځای کې نه کېدا بس کم ځای پیراله وحی دا هغه د خصوصیت او نور پیغمبرانو ته څوک با کوي تور ته موسی علیہ السلام څوک چې کوم نه د خونه والا نو سواوري والتین زمال قسمی په انذر باندې چې زید وحی د ابراهیم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام والزیتون زمال قسمی په خونه باندې په زیتون باندې چې هغه زید وحی د عیسی علیہ السلام و تور سینین او زمال قسمی په شین غر باندې چې زید وحی د موسی علیہ السلام وهذا البلد الامین و تور سینین شین غر سینین چپلقیدن کے و توری زماد قسمی په شین غر باندې سینین چپلقیدن کے وهذا البلد الامین او زماد قسمی په دې کلی باندې چې د امن والده مکه چې زید واحد ډیرو پیغمبرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اګه د ډیرو وحی راغلو لقد خلقنا الانسان یقین پیدا کړل موږ انسان په احسن تقویم په خیسته شکل کې د ټولو نه خیسته شکل دا انسان دی ثم رددناه بیا واپس کومنګ دلره اسفل سافلین لاندې د لاندونه د کوپر په وجه باندې الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او نیک عملونه کوي فلهم اجر دې لپاره اجر دی غیر ممنون نه ختمیدونکي فما یکذبک نو څه شی دی چې استاد روغجنتیاو کی فما یکذبک څه شی دی چې استاد روغجنتیا کوي بعد بالدین ورستو د دلایلنا بالدین په قیامت کې په ورځ د جزا او د سزا کې الله دا کافر څه شی دی کنه پما یکذبک ډیر نور مارګان مشتا یو دا پما یکذبک څه شی دی چې ستا دروغ جنتیاو کې بعدو ورستو د دلایلنا بالدین په ورځ د جزا او د سزا کې الیس الله باحکم الحاکمین اینه دی الله تعالی بهترین فیصله کوونکې ولنا بلا ونحن على ذلك لمن الشاهدين بسم الله الرحمن الرحیم دا بل سورت علق دی اسمان نه چراغل نو اول نمبر باندې دی پہلا نمبر دا بالکل اول نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اول ارحاسات کېدل پسله کې به خبر راتلی او نبی علیہ السلام په غار حرا ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با عبادت کاو یو ازواله په دې کې ګور په دې یو ازواله کې الله ډېر پیدا خو چې دین د پاره ښه لکه اعتکاف د نظام د یو ازواله د پاره چې انسان ځان سره سوچو کې د الله په قدرتونو کې د الله په دین کې او الله ته وجاړي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار حرا ته خدیجه رضی الله تعالی عنها به والله ککولی په خوله به ځان سره وړه روټي موټي او غار حرا ته نبی علیہ السلام ته
غار حرا کې به عبادت کو. نبی علیہ السلام وای ما ته به الله خو دا وای چې څنګه به وو خو ما به عبادت کو. یا په مخکې چې څنګه د پیغمبرانو وای په دې کې جبرئیل علیہ السلام یو ورځ راغی. نبی علیہ السلام وای زیدا ځان سره جوخ کړم ما ته ویل اقرا ولولا ما انا بقارین زه لوستون کې نه یم ما ته حسن راځي ځکه نبی علیہ السلام ان پړو او دا هغه د پاره صفاتو د عام خلکو کې عیب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ما انا بقارین وای ځان سره په دې خرا جوخ کړم سینیتا او ما ته اقرا ما انا بقارین لوستون کې نه یم خیر جوخ کړم په زمنی زمتن شدیدتا بلغ من الجهد وای ما ته ډیر سخت تکلیف راکړس د سیرا جوخ کړم د سینې سره. او بیا ما ته اقرا بسم ربک الذی خلق دا 15 آیاتونه الله رب العالمین راولېګل تعلم الانسان ما لم يعلم پوری دا 15 آیاتونه الله رب العالمین لاول نازل کړل. بس نبی علیہ السلام بیا راغی او دا خو جبرئیل علیہ السلام لیدل په خپل شکل تب ول راغلی و او دا شن کې خدیجه رضی الله تعالی عنها ما پټ کا په ما کمبل واچوا او تب او سخت تکلیف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته ویل و څنګه شکل او څنګه هغه ته ټول حالات ویل. بیا آلته چې کله بیا نبی علیہ السلام ته دا بیا ښکارا شو بیا ورته ښکارا شو جبرئیل علیہ السلام هغه ویل هغه کم کس چې ما په غار حرا کې لیدل او هغه دی بیا مې ولیدو. خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته ورېګا توسه چې کومه هغه وای بعض روایتو کې راځي هغه چې کوم نه د اختخ کارا کړه او تیرې پر چې وشته کنه وس نشته اخته پټله وستا ویلا بس ویل مبارک شړې رو خيار خزا هغه ویل مبارک شه دا هغه ناموس دی او هغه ملک دی چې کوم دا موسی علیہ السلام تراته دا قری او بیا بوتلو تسلی د پاره یو خپل رشتہ دار یو هغه له بوتلو او هغه ته بیا هم چې کوم نه ویل وې دا زر تر زر بوزه يهوديان درنه قتل نکي دا خو پیغمبر دی. اقرا ولولا پیغمبر بسم ربک الذی پربنم درفستا باندې هغه خلقا چې پیدا کړی دی مخلوق لرا خلق الانسان من علق پیدا کړی دی انسان د ټوکلې د وینینا. اقرا لولا پیغمبر وربک الاکرم ربستا عزت مند الذی اغذات علم بالقلم چې خودنه کړه د قلم په ذریعہ سره علم الانسان خودلې د انسان ته معلوم یعلم هغه چې دی پاغي باندې نو پیا کلا نو دا حقر دا خبره ان الانسان لیطغى یقینا انسان خامخا سرکش دی. بعض انسانان الرآه استغنا کله چې ځان ویني مالدارا ان الی ربک الرجع یقینا ستارب ته خامخا واپس دا. ارایت الذی ینها آیا ستا فکر دی هغه چاته چې هغه منکی څوک منکی عبدن بندلرا نبی علیہ السلام اذا صلی کله چې هغه منسکاو ابو جهل منع کړو. ارایت آیستا فکر دی انکان علی الهدى کچرتئی دا په هدایت باندې او امر بالتقوا او حکم کوي په تقوا او په پرهیزګاری باندې. ارایت استا فکر دی ان کذب وتولى کچرت دا یو نسبت د دروغ کوي او مخړی علم یعلم بان الله یرا آیا نه دی پویا چې یقینا الله تعالی هر سینی کله هی چر دا سينو پکار لئن لم ينتهي کچرت دا من نشو لنسبعن بالناسویا خامخاو بنسدلرا بالناسویا د تندی د اختونا ناسویتن کاذبا تندی دروغجن خاطئاتن خطاکار پلیدعو نادیا دی آوازو کی خپل مجلس والاو تا سندعو الزبانیہ زرد چمن براو بلو سند الزبانیہ سخ خویا ملائکہ سخت طبیعت والا ملائکہ کلا هیچ چره دا اختلاف نو پکار او دغه نا پرمانی نو پکار لا تطيعه د تابعداري مکوا وسجد او سجده لګوا الله تعالی ته وخت قریب او نږدې شه الله تعالی ته. دا د سجده آیاتو چم دا اوریدلې نو سجده وکي یو سجده مخ کی آیات ویل شو اغم چې دو سجده به ان شاء الله تعالی بیا چې چا غنی کړي نو دو سجده وګي نن دو سجده ویل شوې. بسم الله الرحمن الرحیم دا سورت قدر دی او پدې کې دا اسمان نه چراغل 15 نمبر دی د سورت عبس نو رستو نازل شوی دی. ان انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا من نازل کړل دی قران لرا پشپه د قدر کې وما ادراک او څه خبر درکړل تعالی را ما لیلۃ القدر چې سره شپه د قدر
لیلۃ القدر شپه د قدر خیر الغردا من 1000 شهر د زر میاشتونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د بنی اسرائیل د یو سړي ذکر وکړ، وی هغه به ټوله شپه عبادت کا او د ورځې به جهاد کا او زر میاشتې تېرې شوې. صحابه خپو، الله دا صورت راولېږه چې زر میاشتې تاسو ته په یو شپه باندې په عبادت ثواب میلاوي، نور څه غواړئ؟ 83 کال او 4 میاشتونه زیات ثواب دی د عبادت. تنزل الملائکة راکوزیږي ملائکه والروح و جبریل علیہ السلام پیا پدې کې باذن ربهم په حکم د خپل رب باندې من کل امر په هر یو کار باندې سلام سلامتی به پدې کې هي حتا مطلع الفجر سلک ټیم نه دی الله وی هي دا شپه حتا مطلع الفجر تر درا خطلو د سحر پورې دا د راختلو ساره پورې دا ماقام نواخله د نور چې پریوزي د هغه سحر پورې د ليله القدر دی. بسم الله الرحمن الرحیم دا بل سورت بینه دی، اسمان نه چراغلی 100 نمبر 100 ورستو سورت طلاق نه نازل شوی دی. لم یکن الذین ندیا کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا منفکین جدا کیدون کی د کوپرنا حتی تات یوم البینه تر دې چې راشي د واضح دلایل. نو چې کله وتا واضح دلایل راشي بیا اختلاف کوي او بیا نه مني. رسول پیغمبر من الله طرف د الله تعالی نه یتلو چې لولي صحفا مطهره صحیفې پاکي فيها کتب قیمه پدې کې کتابونه دي برابر، یعنی سورتونه دي مضبوطه. وما تفرق الذين او تفرقن وکړي هغه کسانو تس نسنو کړي دین هغه کسانو تل کتاب چورکل شي ورته کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر رسول هغه چراغ لل دیو توازیح دلائل. وما امروا دیو ته حکم نو شوی الا ليعبدوا الله مگر دا چې بندګي وکړي د الله تعالی مخلصین له دین خالص کوونکی شي د الله د پاره د بلني حنفاء شکل قدرت دونکي د الله په دین باندې ويقيموا الصلاه او پابندي کوي د مانځه ويؤتوا الزکات او زکات ور کوي وذلك دین القیم او دا دین دی مضبوطه. ان الذين كفروا يقنا کسان چې کفر کړل من اهل الكتاب دا اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکاننا فی نار جهنم پور د جهنم کې وای خالدین فیها همیشتن به پدې کې اولئک هم شر البریه دا کسان ناکار دي د مخلوقاتنا. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او نیک عملونه کوي اولئک هم خیر البریه دغه کسان بهتر دي د مخلوقاتنا. جزاؤهم بدلت دیو عند ربهم پنځ درب دیو باندې جنات عدن جنت د همیشه پاتې کېدو دي تجری من تحت الانهار چروان بیلان دي داغین نهرونه خالدین فیها ابدا همیشتن به پدې کې تل تتلا. رضی الله عنهم راضی به الله تعالی د دیونا ورضوا عنه او دیو به راضی د الله تعالی نه. ذالک لمن خشی ربا دا جنت د هغه چا د پاره دی چې یریږي د الله تعالی